او بچی باندې. او دویمه دا ده چې دا د حضرت لوط علیه السلام تره دی او کاکا دی، هغې واده دی. لومبی د تره سره خبره شوې ده، وروستو بیا دا د وراره مېرمنې شوي. ولقد جاءت رسولنا هغې سره راغلي وو زما فرشتې. دا د 9 تر 12 پورې اقوال راغلي چې دا 9 فرشتې دي، 9 فرشتې دي، 12. او په دې کې جبريل سره د میکائیل او د اسرافیل نه دا سره وو. بالبشرا د دې زیره ورکو په بچی باندې چې الله تعالی بچی درکړي، ځکه چې د اولاد نو. د حضرت سارا نه د ژوند کې بچی نو کافي زمانه تیر شوې ده. د دې تر ګورو هم د دې نه تعالی اولاد الله درکړي. نو قالو السلام، نو قالو دی ورته سلام، وینای د سلام و سلام د مفعول مطلق د فعل مقدر د سلمنا علیک سلام، ابا سلام اچو. قال ابراهیم علیه السلام ورته سلام، دې د پر خبر حضرت سلام علیکم، تاسو دې سلام. دا هغه چې فحیو باحسن، تاسو دا غي جواب ورکړي په احسن باندې. هغه جمله فعلیه استعمال ده، جمله اسمیه استعمال. وما لبث پس وخت تیر نو کو ان جاء چرات دی او په عجل الحديث په یو سخي ولید شوی سره. تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام داخل مدوز خلق، او بیا خاص کر ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا چې څنګه ابو الانبیاء دی، خلیل الله دی، نو ابو زیفان هو دی، صاحب د ملمنو هم دی چې ډېر ملمانه هو ده. دی مقابله هم وکړه چې وکسان دي 12 کسان دي. نو لازمی خبر ده چې یو طرف ته کو شاید د خوراک کې د خوراک لپاره انتظام نو وخت تکتیش کله ټیم او وخت د چای وینو خلک چې برابر، وخت د شربت وینو شربت برابر، او کله وخت د خوراک وینو برابر. هر انسان چې هغه وړي ملمنو باندې سره اوخرم نو هغه ټیم ته وګوري او هغه ټیم باندې هغه سیز حاضرې. او چې کله انسان نه غواړي نو د چیو په ټیم باندې با هغه د روډې سکي، روډې ته حساب شي، او د روډې په ټیم باندې با هغه د چیو سکي. نو دا چې بیٹې ماته په دې خپوي کې چې دا د کوم سیز ټیم دی. دوی بدای چې ابراهیم علیه السلام وکړو انسانان د لپاره دا سبق دی چې د ډوډۍ ټیم دی، نو ډوډۍ وسره ملمنو ته کتل. دا د یو چرګو د یو سیز په دا ملمانه نه وځي، د دې د لپاره ساروی په کار دی، په ولسه یاد او بیا ورې ته شورا وړي. دې مقبانه ذکر کیږي عجل حنیز چې کوم دی ویلې شي ورې شوی، او بل مقبل ذکر کیږي ثمین الصور، یو ځکه صفت ذکر کیږي حدیث، بل ځکه صفت ذکر کیږي ثمین. د دوه صفاتونو منځ کې آزاد نشته، او صور دی او ورید شوی دی. ملمنو د پر خصیص اغستل او بیا خف اخلي کول، د دوه صفاتونو فکر او خصیص صور او خف اخلي حدیث. بیا آداب ذکر کیږي فقربه الیه، دلته نه بل ذکر کیږي. آداب داری چې تسیز ملمه ته راوړي، هغه ته وړاندې کېږي، دا نه چې انته کېږي او راشه بس وکړه، دا د ملمه عزت نه دی. او کله یو مصلحت وي هغه جدا ټکي، مصلحت دی چې د یو ځای باندې ناست دي او هلته بیا د خوراک انتظام نه کېږي، نو ته بل ځای کې د خوراک لپاره دسترخوان خور کې دا خوراک د انتظام د لپاره جدا سیز دی. او چې په کوم ځای دوی ناست دي او هلته انتظام کېږي، بیا به دوی پسې نه پاسي، دا خوراک به پسې وړي، دا د هغوی دپاره دی. فقربه الیهم فلما رأى ایدیهم، کله چې وکتل د دوی لاسونه لا تصل الیه، چې هغه نه رسېده، خوراک نه کوي، نکرهم ناشنا یې وګڼل چې ولې خوراک نه کوي. واوجس منهم، او پټه کړه د دوی نه خیفة یرا، اړه کې ویرېدو.
غالبا دا و چې د هغه زمانې رواج ده چې کوم سړی د چا ډوډۍ خوراک نه کوي نو د پړه کې ورته ارادې ګرځي چې د دې خلکو څه اراده ده چې کوم دی چې دوی خوراک نه کوي په خلاف د زموږ د زمانې په هیچا باندې هغه اعتماد نشي کولی مېلمه که راولي داسې بل مسافر وي ته په هغې اعتماد وکړي نو کېدای شي که ته یې بیټک کې اوده کړې نو سهار چې ته راپاڅېږې نو د بیټک تولیانې او د هغه وصال کمبلې دا به د هغه وړي نو ښه د نه خوراک هم وکړي او ښه د سره شپه هم وکړي او بیا چې کوم دی چې صحیح هغه د نه یوسي دا بېغیرته کاري سره د دې نه چې د پښتو هم دا رواج دی پښتنو رواج دی چې یو سړی د چا مالګه نمک وي وسکي بیا د هغې قدرداني کوي نمک حرامي ورته موږ وایو چې د چا نمک حرامي نه کوي چې هر انسان د بل څه نه څه ښېګړه حاصله کړي نو د هغه ته بد نه رسېږي د ما سره دا ښېګړه کړې نو دا کېره هم اتنوي دې نو قالو دی ورته لا تخف مې یریږي ان ارسلنا بشک مو لګلې شي وی الی قوم لوط لوط علیه السلام ته وامراته قائمه ببدانه ولاړوا هغه وخت کې ستر پر دې مسلې خو نه وي خو حیا مسله په خپل زیاده په خو نشتی ملمانه ناشتي خاوند دې ملمنو سره دې نو ښځه سیټ ته ولاړه ده چې کوم شي کم شي څه ضرورت شي چې زه ولا هغه راوړم نو حیا په خپل ځای باندې شتي داسې نه چې ملمانه دی او د ابراهیم علیه السلام بیبي ګنې هغه راغلې د ملمنو سره ناسته ده نه چې هغه هلته سیټ ته ولاړه ده ګوري چې رګه څه کم شي چې هغه راوړم نور پر دې مسله خوش دی نفاد وحکت هغه چې کوم دی او خندل جمهور حضرات معنا کوي فتوا حکت وی خندل خندای ول وکړه د بازه دا فرمایي چې یو طرف ته دا او کسان یا دولس کسان دی نو ابراهیم علیه السلام د دې نه څنګه ویل دا یاره او تناشنا ښکار شو او بازه دا فرمایي چې اوس یاره و بیا سیده زیره شروع شو خوشحالي راغله نو ځکه په دې باندې وخندل عام حضرات دا معنا کوي دی تعجب وکړو او ځینې حضرات معنا کوي فضحکت ماهواره شروع شول څنګه چې هغوی زیره ورکړو نو فی الحال د دې ماهواره تکلیف شروع شو مخکې د ماهواره کټ شوې وه عقیم او شنډه وه او کومه زنانه چې د هغې ماهواره نه راځي د هغې اولاد نه وي الله جل جلاله عجیبه قدرت دی چې کومه زمانه د هغې ماهواره نه وي د تا عقیم او چې کومه د اولاد ولې د هغه به ماهواره راځي او عموما د اولاد پیدایش دا د ماهوارې پسې ماهواره سنکټ شي الله بدن کې داسې صلاحیت پیدا کړي چې د هغې نه د امید تمې پیدا شي نو د دې په دې موخه باندې ماهواره شروع شوله فبشرناها موږ دې له زیری ورکړو په اسحاق علیه السلام باندې ومن وراء اسحاق وروسته د اسحاق نه یعقوب بیا به د هغه بچی کېږي نو الله به دله ژوند ورکوي قالت اوید یا ویلت افسوس دې ما دپاره الدو زه به بچی زېږوم وانا عجوز نو زه بوډۍ یم په دې بوډۍ کې خو څوک بچی نه راوړي وهذا بعلي دا دی زما خاوند شیخا بوډا ویلی شي د ابراهیم علیه السلام عمر 120 سال دی او د بیبي عمر یو کم 100 کاله دی 99 سال دی د په 99 سال کې زنانه د اولاد قابله نه دا خو هغه زمانه و زمن په زمانه کې زمن فقهاو حضراتو لیکلي چې سن الیاس 55 سال دا د الیاس عمر دی 55 کاله ته زنانه ورسېږي اوس د هغې د اولاد تمه کټ د عموما داسې وي بلکې دا په دې وخت کې چې کوم دی عام د 45 نه اخوا بیا د هغه د اولاد مسلې کمزوري شي نو دا عقیمیت وي او د دې عمر یو کم 100 کاله دی ان هذا بشک دا چې په دې عمر اولاد پیدا کېدل شیء عجیب چیز دی عجیبه او د دې ورته بیا تعجبین ته تعجب کې من امر الله د الله د حکم نه دا خو د الله حکم دی قدرت دی رحمت الله رحمتنا د الله دی برکاته برکتونه دی علیکم فتاسو اهل البيت اید کور والو انه بشک الله حمید استایل شوی دی مجید خاوند مرتبه او د بزرګی دی فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې ختم شو د ابراهیم علیه السلام نه یاره وجاءته البشرى علی وتسیر د اولاد یجادلون زموږ سره جګړې کړې معنا زموږ سره مباحثه کوله فی قوم لوط فشاد د قوم د لوط علیه السلام کې نو ابراهیم علیه السلام د نرم والا
کړي وو نو ځکه ورته وایي تاسو څنګه داسې قوم ته عذاب ورکوئ چې په هغه کې مؤمنان وي. فرشتو ورته وویل نشته پکې، وایي چې نور پکې نشته، خپله چې لوط علیه السلام پکې موجود دی، نو څنګه ولې عذاب ورکوئ؟ نو دی ورته وایي هغه ترې هجرت وکړي، هغه ترې لاړ شي. ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام لحلیم خامخ صبرناک اواه نرم زړه والو منیب راجیو الله تا. یا ابراهیم دیوته ابراهیم علیہ السلام اعرض عن هذا اعراض وکد دی مباحثون دا د الله فیصله د اوس په دې کې بحث کار نه کوي. انه بشک شان د قد جاء امر ربک تاقی سراغله امر درستا و انه بشک آتیهم راضی بدوی تعذاب عذاب غیر مردود ابن واپس کی. ولما جاءت رسولنا کله چرال زما فرشتي لوط علیہ السلام تسیء بهم غمجن شفدی باندې وضاق بهم تنگ شفدی باندې زرع سینا. انسان پریشانی واخلی نو دا غوړه به راتم شي لمه خلی تراله دا د تنگوالي د رب کنایه وي. اول دې په تنگ شو داسې کوم د بلمنون یا سبل مسله ولجد دې قوم وقال وی فرمایل هذا یوم عصیب دا دور سخت. دا پرشتي امتحانات د خسته خولي الکانو په شکل راغلي. اداغه بدبخت قوم خدا سي چې د الکانو سره مینه کوله. اوس اسنه چې دا بدبخت راشي اعظم د بلمنو بي عزتي کیږي د پدې باندې تنگ شي. نو دا هم معلومه شوله چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام غیبدار دي. چېرې انبیاء علیهم السلام په غیب پوي دي، ابراهیم علیه السلام ولی یریدو. ابراهیم علیه السلام بیا څه ولی اعلانو او کدوې غیبدار به نو لوط علیه السلام بیا ولی خپه کېدو. هغه ته پته و چې فرشتي راغلي او دغه فرشتي خو سماغه تمنا پوره کړي. هغه اونه پیژندل، هغه دا پته ته نشته چې د انسانات یو کدا فرشتي او خبر شو چې د لوط علیه السلام ډېر ښکلي مېلمانه راغلي. نو قال دی وجاء قومه راغلی قوم د هغه یهرعون الیه چې رامنډې واهلې د ده طرف ته. یهرعون دا چې کوم د مجهولي صیغه د مجهولي وي خو معنا یې د معلومې وي. بعضې موقع داسې وي چې صیغه یو شانتي وي د هغې معنا بل شانتي وي. کله صیغه مجهول معنی د معلوم لکه دی مقباتی یهرعون. دارنګه وړاندې د موسی علیه السلام هغه مقابله کې ساحرانو خپل کرتبونه ښکاره کړه او بیا فقعوا له ساجدین معروف هم راغلی او مجهول صیغه هم راغلی. دارنګه کله فاعل په معنا د مفعول سره، کله مفعول معنا د فاعل سره. حجابا مستورا مستور مفعول صيغه ده سورۃ اسراء کې روان دي معنا د ساتره. مما ان دافق دافق اسم فاعل صيغه ده معنا د مفعول سره د مدفوع. دا رنګ دلته صيغه مجهوله د معنی د معلومه ده چې دوی را باندې واهلي او صح حضرات مجهول سره او معنا کې یهرعون دوی په منډه کړی شي نو چا په منډه کړی دي نفوس اماره او دې نفس دی را باعث کوي چې ساتنه ورسوي. یهرعون په منډه کړی شي. ومن قبل فخوا د دینه چې دې ممکن وړاندې کانو دی یعملون سیئات اعمالک والبد قالوا فرمایل لوط علیه السلام یا قوم ازما قوم هؤلاء بناتی دا زما لوریان دي. دو مطلب ویلی شي یو دا چې د دوه لوریان وي او تاسو دوه ملکان خانان دي. دې ملکان خانان ته به د خپل لوریان په نکاح او تاسو خپل مېس کې نکاح نو او دغه موقع باندې د غیر مسلم سره نکاح دا جایز و. اسلام ابتدا کې مو بیا د هجرت نه 3 کاله بعد بیا د غیر مسلم سره نکاح حرام شوی. په چون کې دغه وخت کې نکاح جایز و نو ځکه ورته تاسو د خپل لوریان په نکاح درته او دوی مطلب دا دی چې د قوم د لوریان دا د پیغمبر لوریان دي. زما د قوم د لوریان په نکاح واده گویا دا زما لوریان دي. ځکه الله نبی کریم علیه السلام د بیبیانو په شان کې فرمایي لہذا اگر روحانی لا په خبره دا امت چې د هغه روحانی بچی دي نو زما د لوریان د قوم د نکاح واده او د اطهر لكم دا پاکی دي تاسو د پاره فتقوا الله و یریګ الله ولا تخذون مرسوا کوي ما فی ضیفی زما په مل منو کې
دا زما څومره رسوایي دی چې زما په کور کې زما د مېلمنو بې عزتي کېږي. الیس منکم آیا نشته په تاسو کې رجل رشید یو انسان عقلمند هوښیار در پکې نشته؟ قالو دی ورته ویل لقد علمت تا په سره ته پوهېږې ما لنا نشته زموږ دپاره فی بناتک ستا په لوریانو کې من حق څه فرمایي من حق من مطالبه موږ د جینکو مطالبه خو نه کوو او ځینې فرمایي چې کوم دی شیخ الهند صاحب من حق من شوق ستا د لوریانو سره د جینکو سره زموږ شوق نه دی زموږ شوق دا د الکانو سره دی زموږ محبت دا د الکانو سره د جینکو سره خو نشته وانک بشک ته لتعلم ښه پوهېږې ما نرید هغه چې موږ اراده کوو د دوی داسې قبیح کردارو چې په هغه تصریح هم نشي کولی په ځناورو کې هم دا نشته نو ځکه کنایات وایي چې ته پوهېږې قال دا ورته لو ان لي کاش چې وې زما دپاره بکم قوه په تاسو باندې طاقت زما طاقت وې او آبیه مې پناه حاصله کړې وې الی رکن شدید یو قلعه مضبوطې ته زما طاقت وې چونکې دې موقع باندې دا داسې دی چې د بل ځای نه راغلی یو کس دی نو داسې خپل ورور بچی داسې ورسره شتې نه دویمه دا ده چې یو عامه زندګي ده یعنې چې زما خپله دا کورنی رشتېدار وې که نه دا مې را جمع کړي او تاسو هم مې خصم کړي یا دویمه دا ده چې په ښه یو مورچه کې ناست وي او په تاسو هم مې ښه د غشو بمبار کړی نو دا تمنا افسوس یې وکړو نو د دې وجې نه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي عجیبه ده د چې کوم دی کم قوت او کمې ټکانې ته پناه حاصلوله معنا دا ده چې خو الله در سره دی که الله در سره دی جو الله دې امداد کوي هذا حضرات فرمایي چې بیا دا وجه ده د دې نه بعد الله انبیا په کمزورو کورنو کې نه دي راوستي الله انبیا په ښه طاقتورو کورنو کې راوستي نو که څوک یې خبره مني او که نه مني خو د خپل خاندان او کورنۍ لحاظ باندې ښه مضبوط دی هېڅوک ورته څه نه شي ویلی دا د الله احسان دی الله تعالی چې کوم دی خپله کورنۍ درکړي وي دغه کورنۍ مسلط دا طاقت دی که څوک دې خبره مني او که دې نه مني خو ستا حفاظت دی ستا دپاره تحفظ دی قالو دی ورته یا لوطو تر دې پورې هغې ورته ذاک ونښو چې کله د هغه مصیبت دې ته ورسېدو نو بیا ورته جبریل راباندې شو زه جبریل یم دا فرښتې دي قالو دی ورته یا لوطو ای لوط علیه السلام انا رسول ربک بېشکه موږ فرښتې د رب ستا یو لن یصلو الیک هرګز دوی رسوي نشي کولی ستا خوا ته واسري ته د شپې بوځه باهلک خپل اهل بقطع من الليل په یوه حصه کې د شپې نه تاسو هجرت وکړئ ولا يلتفت ندی ګوري منکم ستاسو نه احد یو کس الا امرأتک مگر ستا یو بیبي نه الا امرأتک یا استثناء د دې نه چې ولا يلتفت ندی ګوري خدا ښځه به دې ګوري تاسو اوسئ دې له چې عذاب ورکولی شي نو واپس به نه ګوري دا ښځه به د سره اوسي خدای به واپس ګوري نو دی به په عذاب کې ګرفتاره شي او یا دا چې تاسو چې کوم دی فاسري ځئ د شپې لاړ شئ خو دا به د سره نه ځي یا د سره تللی نه ده او یا لاړه خو قوم باندې چې عذاب شروع شو نو واپس یې دوی ته وکتل ویې های افسوس بس هغه ځای کې د عذاب راغی نو ده د خپل خاور سره عقیده کې خیانت کړی دی خاون یې پیغمبر دی خو د ایمان نه دی راوړی نه دې وجې نه مسله دی چې د انبیاو زنانه دا په عقیده کې خیانت کوي خو د انبیاو ښځې دا بد عمله دی وجه د هغې دپاره دی چې که دا ښځې بد عمله شي دا داغ دی د انبیاو په لمن باندې او د انبیاو لمن باندې الله داغ نه لګوي په خلاف د کفر نه کفر په دنیا کې بلا شي ډېر خلک داسې وي چې هغه الله نه مني نو دا کفر دومره عار نه وي ټیک ده چې عقیده ګنده ده خو دا دومره عار نه وي په انبیاو باندې نو ښځې داسې وي لکه د ده ښځه ده د نوح علیه السلام ښځه ده کافره خو بد عمله نه وي انه بشک شان دا د مصیبها رسیږي به دغه عذاب ما اصابهم هغه چې رسېدې قوم ته ان موعدهم الصبح بشک وعدې زه دوی سبا ټیم دی لوط علیه السلام ورته ویل لږ مخکې به نه شي دومره تګ کړی دی ورته ویل الیس الصبح آیا نه دی سبا بقریب نږدې فلما جاء امرنا کله چې راغی امر زموږ جعلنا عالیه وګرځو د هغې بره طرف سافلها لاندې څلور قسمه عذاب الله دوی له ورکړی دی یو په دې موقع باندې چې کله د لوط علیه السلام په کور کې د یوې دروازه ورته کوله وکړه چې دروازه کوله شو دی را منډې کړې
جبريل باغې باندې خپل وزر را خپل داغې مخونه ولا شاته واړه بیا دستر کې یو نپوځي بس اواز سیلی دل بیا هم صبر دې دکی ورکړه لوط علیه السلام ته خدا سي جادوګر راوستي دي صبر وکړه چې خپل ملګری او قوم را خبر کو پریږدي کوم دی یو عذاب الله تعالی دویم عذاب دا دی چې په دوی باندې کړي که هم وستې شوی دا او دریم دا دی چې عالي او صابر ولاندې وشتي دي او څلورم امطر نه با د کاڼو باران پې شوی دی ویلی شي چې دا پنځه خالي وي یوه کې نه پاتې شوي ده او څلور یې اوچتې کړي او بعضې وایي چې نه دا پنځه به پنځه او بعضې څلور وایي جبریل علیه السلام د دې خالي نه خپل وزر لاندې کړو او په دې کې څلور لکه خلک اوسېدل او یو قول پکې دا دی چې په دې کې څلور کروړه خلک اوسېدل دی چې کوم دی غونډه دې ځای نه اوچت کړه او اسمانونو ته ورسول دومره پورې چې اسمان کې د دوی د سپو غپا واورېدلی شوله خو په داسې انداز یې اوچت کړل چې دا اوده د خوبه نه هم پانسېدل په داسې انداز یې اوچت کړې چې کوم په لوښي کې اوبه دي چې هغه اوبه ترې نه هم تویې شي داسې اوچت کړه او بیا د هغه ځای نه ورته ویشتي کوم ځای باندې چې اوس ورته تاریخ کې بحر میت ورته وایي نو عام حضرات فرمایي چې دغه بحر میت دا د دې قوم د آبادۍ ځای و چونکې دا د معذب قوم ځای دی نو دا ورته ویشتې شو په هغه ځای باندې اوبه ولاړې دي بحر میت ورته ځکه وایي چې په دې کې زنده حیوان نشته او نه پکې پاتې کېږي نه پکې میان شته او نه پکې بل څه شته دا د معذب قوم اوبه دي نو ځکه په دې کې زنده حیوان او داسې څیز دا پکې نه پاتې کېږي نو بحر میت ورته وایي او جغرافیه لحاظ باندې دا د عام سمندر او د ځمکې د سطحې نه کافي پښکته تللی دی لہذا دا عذابونه دوی ته الله ورکړو من سجیل د قرت کاڼونه داسې څیز چې هغه خاوره ده پخ شوې ده مندود یو بل نه پسې پرله پسې پې دا باران وشو مصومة دا په نښه و عند ربک په نزد د رب ستا مصومو ځکه دا خاص کاڼي عام کاڼي نه او بعضې فرمایي مصومه په دې باندې پیرلي وي په دې کاڼو باندې او بعضې فرمایي مصومه د هر یو پې نوم لیکلی شوی وما هي او نه ده ټاکلی د دوی من الظالمین د دې ظالمانو د مکې ولو نه ببعید لرې دوی خو په دغه طرف باندې سفر کوي ښیي وإلى مدين موږ لېږلي مدین ته قوم د دوی رور شعیب علیه السلام قال د دوی یا قوم اعبدوا الله ای قوم زما تاسو د الله توحید قبول کړئ ما لکم نشته تاسو دپاره من اله معبود غیره غیر د الله نه ولا تنقصوا المکیال تاسو مکموی پیمانه والمیزان او تول انی اراکم بشک زه تاسو ینم بخیر په مالدار دوی د کفر او د شرک سره چې کوم دغه د تول او د ناب دا به کمې کوو انی اخا بشک زه یریږم علیکم په تاسو عذاب یوم محیط عذاب د ورځې احاطه کوونکي نه چې دغه عذاب په تاسو محیط شي ویا قوم ای زما قوم اوفوا المکیال تاسو پوره ورکوئ پیمانه والمیزان او تول بالقسط په انصاف ولا تبخسوا الناس تاسو مه کموئ د انسانانو نه اشیاءهم د هغوی څیزونه ولا تعصوا تاسو مه ګرځئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي د پردی حق ورکه تا ته به خپل څیز پاتې شي بقیت الله خیر دا باقي چې کوم پاتې پر ستا دپاره باقي د الله چې کوم ستا خپل مال دی خیر لکم دا د غوره ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان وما انا علیکم زه نه یم په تاسو بحفیظ نګهبان ساتونکی څوکیدار چې زه د هر یو کس کې څوکیداري کوم چې لکه لاس ته ښکته که او دا تله ښکته که او دا پوره که داسې خو نه کېږي قالو دی ورته یا شعیب ای شعیب علیه السلام اصلاتک یا ستا دا مونږ ته امرک تا ته امر کوي یو خو شعیب علیه السلام دته خطیب الانبیاء وي دی ډېر ښکلی تقریر دی او دویمه دا ده چې ده به ډېر مونځګزار سړی مونځونه دی کول نو ځکه دا قوم ورته وایي دا ته چې ډېر مونځونه کوې تا ته دا مونځ دې امر کوي په دې باندې هر سړی پوهېږي چې مونځ خو چا ته په دې خبرو امر نه کوي دا پسې مونځ ته استهزا او ټوکې پسې کوی څنګه یو انسان دی د هغه ښکلې ږیره پرېښې ده څه مسله پیدا شي هلکه دا کار تا ته دې ږیرې ویلې دا د هغه پسې مسخرې کوي ښکاره ده چې ږیرو خو چا ته داسې خبرې نه کوي نو ستا دا مونځ تا ته امر کوي ان نترکه چې موږ پرېږدو ما یعبدو هغه چې عبادت کوو آباؤنا زموږ پلرونو او ان نفعل یا من وکړو فی اموالنا په خپلو مالونو کې ما نشاء هغه چې زموږ خوښوي معنا دا ده چې خپل سر باندې څیز خلکو تاوان وکړو انک بېشکه ته لانت الحلیم ته خو ډېر صبرناک الرشید هوښیار
هوښیار سړی څوک ځان لپاره تاوان نه خوښوي زمونږ څنګه بل له پوره حق ورکړو او یا دا ټکي ظاهري چې کوم دی الله تعالی چیرې ورکړې وي چیرې دوه درې په هغې باندې خپله ښه ګزاره کړي او رزق باطني هغه علم دی الله علم ورکړي وما اريد زه اراده نه کوم ان اخالفکم چې ستاسو خلاف وکړم زه تاسو منع کوم او زه د هغې خلاف وکړم او په خپله کې پردي حقوق ووایم الا ما انهاکم ذاهبا الا ما انهاکم دې حق کې چې لاړ شم هغې ته چې تاسو منع کوم عنه د هغې نه کوم عمل نه تاسو منع کوم هغې ته زه په خپله لاړ شم نو داسې خو نه کوم ان اورید زه اراده نه کوم د اصلاح مګر اصلاح کول ما استطعت چې څو پورې زما طاقت وي وما توفیقی الا بالله نه زما توفیق مگر الله پورې دی الله توفیق راکړي علیه توکلت په دغه الله زما توکل دی والیه انیب او دغه ذات زما رجوع ده ویا قوم زما قوم لا یجرمنکم تیز دي کې تاسو سره شقاقي زما خلاف زما سره دشمنه کې تاسو په ضد را نشئ ایصيبکم چې ورسیږي تاسو ته مثل ما مثل هغه اصحاب قوم نوح رسیدلو قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود یا قوم د هود علیه السلام ته او قوم صالح یا قوم د صالح علیه السلام ته دوی ته چې کوم عذابونه رسیدلي هغه تاسو ته ورسیږي وما قوم لوط او نه د قوم د لوط علیه السلام منکم ستاسو نه ببعید لري ببعید لري زمانا و مکانا دې زمانه ستاسو د ډېر لري د خو نږدې زمانه کې ته عذاب ورکړی شوی زمانې نږدې دا تاریخ تاسو ته معلوم دی او ببعید مکانا مکان لحاظ باندې هم ستاسو نه لري دي دا خو نږدې دي تاسو شام ته ځئ په دې مسافر واستغفروا ربکم بخنه غواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ الله ته ان ربي بېشکه زما رب رحیم مهربان دی ودود خاوند د دوستۍ دی قالوا دی ورته یا شعیب علیه السلام ما نفقه موږ نه پوهېږو کثیرا مما تقول ډېر هغه چې ته وایې دوی ولې نه پوهېدل ښه پوهېدل خو داسې ډېر خبرې کوي ځکه الله فرمایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما چې پیغمبر لېږلی د هغه قوم په ژبه مې لېږلی د هر قوم چې کومه ژبه ده په هغې مې پیغمبر لېږلی دی په خپله ژبه یو سړی څنګه نه پوهېږي دا پسې استهزا او د ټوکو په شکل ورته وایي چې ستا په دې خبره موږ نه پوهېږو موږ په پښتو کې هم داسې وایي چې د چا خبرې پسې ته ټوکې کوې لکه ستا په دې منطق نه پوهېږم ولې پرې نه پوهېږي نو دی ورته موږ ستا په دې خبرو باندې نه پوهېږو دا ته چې څونه خبرې کوي وإنا لنراك بشکه موږ تایینو فینا ضعیفه زموږ په منځ کې کمزورې بس یو بوډا سړی ولولا رهتک کنه وستا دا قبیله لرجمناک موږ به ته ویشتې وې په کاڼو باندې یوه خو دا ده چې خیر دی که ته په بل طرف باندې خو ستا دا قوم زموږ سره ملګري خونه سوځي اوس که تا ته څه وایي خو دې خوا دا غوړ قوم دې خفه کړي هغه خو زموږ سره ملګري نه دې وجې د خپل دوستان نه شو خفه کولی او دوی مطلب دا دی چې د یو لوی قوم سړی نو ته خو راته څه ښکاري نه خو په سر دا قوم ولاړ دی دا راته چې کوم دی غټ ښکاري نو ځکه تا ته څه ویلی نه شو ولولا رهتک لرجمناک موږ به ته ویشتې په کاڼو باندې وما انت علینا ته یې نه یې په موږ باندې بعزیز څه عزتمن ته موږ ته څه عزتمن او ګران راته نه یې خو د دې قوم یاره قال د ورته یا قوم زما قوم ارهبي ای زما قبیله اعز علیکم دا ګران د تاسو ته من الله د الله نه د قوم خیال کوئ د الله خیال نه کوئ واتخذتموه تاسو نیولې دی الله وراءکم وروسته د خپل ځان نه ظهریا شاته غورځولې شوې الله مو یې کو نو دا امر په شرک نه دی چې دا ورته امر وکړو دا مشرکان یو شرک کوي دا امر د تهدید لپاره دی زور لپاره او دلیل په دې چې دا امر د لپاره د وجوب نه دی دا د لپاره د تهدید دی دا وروسته ټکی دی انی عامل ز عمل کوونکی سوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوهیږئ شئ سوف تعلمون دی قرینه ده من یأتیه چا ته راشي عذاب عذاب یخزیه چې دی رسوا کي ومن هو کاذب څوک دی دروغجن ورتقیب انتظار کوئ انی معکم رقیب بېشکه زه ستاسو سره انتظار کوونکی یم فلما جاء امرنا کله چې راغی زموږ امر د عذاب نجینا شعیب مخلص یې ورکړو شعیب علیه السلام ته والذین آمنوا کوم چې مؤمنان ایمان راوړی معه د شعیب علیه السلام سره برحمت منا برحمت سره زموږ د طرف نه واخذت الذین ونیول هغه کسان ظلموا چې ظالمانو اصبحت چغې او دوی باندې وکړي که ویستلی شوه بس دا غوړ پړې وته
فاصبحوا دی وګرځدل فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړ مخې پراته داسې مې تباه کړل لرې مې کړه پرون اوسېدل د علاقه ښار ځمکه پې آباده وه نن چې دې کتل ایس سمودیان ولقد ارسلنا موسی تاکي سمغ لګلو موسی عليه السلام به آیاتنا په خپلو نشاناتو مسلسل واقعات چې کوم دی وړاندې د واقعات ذکر شو نو پسې د موسی عليه السلام واقعي او د اندازه باندې تفصیل سره ذکر کیږي وسلطان مبین او حجت کار سره حجت کار هغه امسا وچ الله د لوی نشانه ورکړي الى فرعون لګلې مو فرعون ته ملئ او دا سردارانو ته فتبعوا امر فرعون د تابعداري وکړه امر د فرعون وما امر فرعون انه امر د فرعون برشید په هدایت سملار یو تنخو ولا خدای داغه پس روان شو اوس چې هغه سملار نخو ولا چرته داخله بوتل يقدم قومه د بوډا کې د خپل قوم نه د مخکې او قوم ورپسې يوم القيامت برز د قیامت لک وړاندې پنځل سمه پر سورته اسراء کې مضمون روان دی یوم ندعو كل اناس بامامهم هر انسان ته आवाज کیږي په خپل مقتدا او پیشوا باندې ستا مشر څوک دی د پلاني متبعين راځي هغه ځبانه چې کوم د قرطبي ذکر کوي هر یو په مشر ته आवाज کیږي نو आवाज کیږي یا حنفی یا شافعی یا حنبلی یا مالکی مشر د امام ابو حنیفه د راځه ورپسې مشر د امام احمد د راځه ورپسې دا سیبل او دا سیبل بیا دا ټول چې کوم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین پاسداران دي دا د هغه د شریعت کمانډران دي او بیا د غونډو په دې اصطلاح کې چې کوم د مشر او چیف نبی کریم علیه السلام نه به د هغه جنډې لاندې غونډې او داسې په دنیا کې چې څومره ګمراه خلک دي د چا پسې څوک تللی دي د ده ملګري راځي د ده ملګري راځي او بیا د دې غونډو مقتدا او مشر هغه ابلیس دی نو د هغه جنډې ته به غونډې نو لهذا د فرعون پسې کوم کسان تللی نو راځي د فرعون پسې د مخکې د ورپسې یقدم قومه یوم القیامه نو مغالطه کې به پراته د دنیا کې چې کوم دی ملګرتیا د چا کو او تبه د چا کو چې آخرت کې به د چا سپورت کوي چرته دا کې دی نشي ته په دنیا کې د چا سره ملګری دا د آخرت فیصله ده د کشان ته وبنه چې دا سره په قیامت کې پورته کېږي دا څنګه چې مثال په تور د اسلام او د کفر تقسیم هم دغه مسله مسلمانانو کې په خپل منځ کې چې دا څونه پارټیان دي هر پارټي د قصید دغه چې مسلمانان دي خو لکه د هر پارټي هم د حیثیت چې څوک په چا اعتماد کوي د کومې پارټي مرګره د حق سره په قیامت کې پورته کېږي دا کې دې نشي چې په دنیا کې ته د بل پس رواني او په قیامت کې به د پولیس یا د عالم په څنګ کې ودرېږي ته په دنیا کې دا سودرې ده دنیا کې د عالم سره ملګرتیا کړې نو که دنیا کې د چا سره ملګری د آخرت فیصله ده د قیامت د حشر فیصله ده بدل ته فیصله وکړه چې ستا په کوم عالم اعتماد دی چې د سره ودرېږم د هغه عالم سره دنیا کې ملګرتیا وکړه او که د بل کس د بلې پارټۍ سره چېرې قیامت کې د هغه په څنګ کې را روان یم بس د هغه سره ودرېږم تقابل خبرې دغه دا غوړ مسلمانان دي خدا چې کوم د پارټیانې دي مختلفې یو عالم دی بل نو خامخا لازمي خبر ده چې د پارټیانو خپل دستورونو کې فرق وي ستا چې کوم دستور او قانون خوښ دی هغه سره ملګری وي نو قیامت کې به د هغه سره پورته کېږي نو فرعون پسې کوم خلک روان دي دا به د هغه پسې ور روان شي نه چېرته بیا فاوردهم پس دی براولي النار اورته فرعون اورته روان دی نو دوی هم اورته راولي دا څه د مزو ځای دی وبئس الورد ډېر بد دي ورتلل المورود چې هغه ته ورتلل وکړې شول ورود او ورد چې کوم دی دا ویلی شي ګودر ته او ګودر کې څه وي چیله وي هلته حوض وي هلته تالابونه وي اوبه وي نو خلک چې هلته ورځي دې دپاره چې را تکې مړ او سینه وړه مې اور اغستی د ګرمۍ نه چې دا خپله سینه په دې اوبو یخه کړه نو خلک لاړ شي چینې ته ګودر ته تالاب حوض ته ورشي اوبه وڅښي چې خپل ګرمایش هغې باندې ختم کړي دې ته ویل کوي
نو څنګه چې دغه معمول د اقا شان فرعون دا خلک روان کړ آیا د یخي چینی او بوته ورسول دغه ګرم اور ته ورسول چې ګرم اور ته ورسول نبی سلویر ډیر بد ورتلل دي المورود چې کوم ته ورتلل پکړې شو واتبعوا ورپس شو پد پس فی هذه پدی دنیا کې لعنت اور سړې پد لعنت وي ويوم القيامه فورز د قیامت به اسرف ډیر بد ورکړه د المرفود چې د ورکړه وشولا دي فرعون ته عطیه سميلو شو د لعنت عطیه ذلك ذا من انباء القرى د واقعات د کل ولو الذين قصوا عليك من بيان او تا منها قائم سفده کې موجود دي آثار یشتي وحسوین او صدا سیدی چې لو شوی دي سو آثار شتي سمودیانو چې کوم د خاریه آباد ده او صدا دي چې هغه لو شول هغه نشتا او د لوط علیه السلام نشته وما ظلمناهم ظلم نو کړه په دوی ولکن ظلموا انفسهم لیکن دوی ظلم وکړه په خپل ذاتونو فما اغنت پس بچنک عنهم د دوی نه الہتهم د دوی خدایانو التي هغه يدعون چې دوی بلی من دون الله غیر الله نه من شيء لما جاء امر ربك لجلال امر درستا وما زادوهم زيد نکذي خدایانو غیر تتبیب غیر هلاکتنا دوی تاوان سره واچ ول هلاکت ورسول وكذلك ومدارنگ اخذ ربك نیول درمستانی اذا اخذ القرى کله چې ونی شي دا کلی باندې خو خور دي آبادیان دي پتی الله سکی اذا اخذ اهل القرى باشندگان د کلی الله ونی سي وهي ظالمه په دې حال کې چې دوی ظالمان وي ان اخذه بشکد الله نیول علیم دردناک دي شدید سخت دي بیدا سے سخونی سی چې داګه د لپاره به اخلاص نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي ان الله لا يملي الظالم الله ظالم ته ورکی ظالمان ظلمونه کی الله مقوټه بولورکی اذا اخذه لم يفلته کله چې الله بیا دا ظالمان اونې سی به نه پریږي چې وینو بیا هغه پریږي نو په کې چې یو کې په دې اوزو کې به چې ګرځي نه وجني او نه جمع دی اخذه لم يفلته ابي او فرمای ان اخذه عليم شديد ان فی ذلک بشک فذیک الایت النشانه ود قدرت لمن خاف هغه چا د پر چی یریږي عذاب الاخر عذاب د اخرتنا ذلک دا یوم اغرز د مجموع له الناس جمع کیږي بده د انسانان وذلک دا یوم مشهود اغرز د چا ته حاضری کولې شي حکم خبرې څوک نشي کولای بلکې خبرې وړاندې چې کم ده څوک صاحب نشي غسته دا چې قدم علی د خو دا کش پښناوه یا دا چې سا علی دغه وي اور خبرې نشته الا باذن الله اجازه وکي یا تکلم نه خاص تکلم आवाज زفیر او شهیق دا د خر आवाज وي یو د خر چې کوم د ډوبه आवाज شروع کې د ډېر پکړی کا باندې आवाज وباسي دته زفیر او بیا چې روس د आवाज را باندې نو بیا داسې आवाज خوځي او په قلاري کې د روس چې خوځي او قلاري کې د تبه شهید او څوک د دې عکس معنا کوي چې کوم مثال په تور دا تیز आवाज دې هغه شهید دی او دا چې به حبیب आवाजونه کې بدترین आवाज هغه د خاره دی د جهنميانو ته ارسیز الله بدترین ورکړي هغه आवाज او د روح بد ورکړي د خرو आवाज خالدین فیها دیبا مشی فدی جہنم کے مادامت السماوات والارض سوچ امیشی دا اسمدون او دا اسمکی اللہ ما شاء ربک مگر اغا چی خوخش استادر اللہ ما شاء دے چیتا اشقیا جہنم تلار شر دی بدا جہنم پا دی عذاب کی وی اللہ ما شاء مگر اغا عذاب چیتا اللہ خوخشی بے دا جہنم در اوبا سیدو بلی طبقی تبے بوزی زمحاریر تبے بوزی نو کله ولا سزا په جهنم ورکی کله ولا سزا په زمحریر ورکی دا د الله په خدینه بوزي بل خو بوزي دوی مدد چې دا الا ما کې دا ما په معنا د من سره او دا شقاوت په دوه قسمه دی یو شقاوت کامله دی بل شقاوت قاصره دی شقاوت کامله د کافر دی او شقاوت قاصر دا د ګناګار شقاوت کامله واخلي بیا ام استثناء سیدہ خالدین فیها دیبا بشی پدے کے دا شقیان کافران وما دامت السماوات مراد دا اسمانون و دا زمکنا دا دا اخیرت اسمان و زمکا دی دا دنیا مراد دا دا اخیرت اسمان و زمکا دا یوم توبدل الارض غیر الارضی
والسماوات د ازمکه بدل شي اسمانو بدل شي یو د دنیا ازمکه اسمان دی نو دی باندې فنا راځي یو د آخرت اسمان ازمکه دی هغه فنا نه راځي هر کله چې دا د آخرت اسمان ازمکه دی په دې فنا نه راځي نو دا اسمان ازمکه الا ماشاء ربک چې د الله خوښ شي او دغه باندې خوښ نشته چې دا دی بدل شي چې هغه بدلیږي نو همیشه دی نو د کافرانو عذاب هم همیشه دی ان ربک بشک استار فعال دا کول کې دې لما یرید هغه چې الله اراده وکړي او اما الذين هر چې هغه قسمت ولور کینو بیا خپل رضا اظهار به بل نعمت تبوزي چې تاسو به همیشه په تاسو به پناه نه رسي آیا مراد اسمانونو د زمکونه د آخرت اسمان او زمکه دي هغه ختميږي نو جنتیان هم ختميږي عطوا اندا ورک د غیر مجزوز چې دا باندې کټ کیږي ولا تکو پستمه کې کفی مریت الفشک مما يعبد هغه چې عبادت دي ها اولا اذا مشرکین ما يعبدون دوی عبادت نکي الا مگر کوي کما يعبد سجي عبادت کو اباهم د دې پلرونو من قبل فخوا دې د پلرونو په روان دي هغه مشرکان په باطل دوی مشرکان په باطل وإنا لموفوهم بشكل بدل پورا ورکو نصیبهم د دوی هیڅ غیر منقوص نبی کمی بنا ولقد آتینا موسی الكتاب د موسی علیہ السلام واقعه او په دې منځ کې الله تخویفات او بشارتونه ذکر کړ بیا عود د واقعې د موسی علیہ السلام ته تاخیر سم ورکړ موسی علیہ السلام ته کتاب تورات مختلف فيه په دې کې اختلاف وکړ شو چې ایمان او چاته انکار ولولا کلمه سبقت کنه کلمه چوڑا د شوی طرف ده ربستانه لقودی بینهم فیصله بشو دی په منځ کې الله فیصله په تاخير د عذاب دا نه به د توفیل حل عذاب راغلی ان و انهم بشک بلا فی شک خامخ فشک دی منه د دین نور پدې کې ضمیر چې کوم دغه پکې شان هغه حذف او دا لما دا لمن ما ده لمن ما ده به دا نور په دې من کې مدغم شو لما ته نه جوړ نو دا لمن ما کې دا ما زائد نو لما پاتې نو ترجمه پیدا شو وانهم بشکدا کلن دا تنوین عوض د مضاف الیه وانهم بشکدا کل الخلائق بشکدا ټول مخلوق دا تمام مخلوقات شراوالي لما خامخا ليوفينهم ديل بپور ورکی ربک استارف اعمالهم جزاء اعمالو دی ټول ته جزاء اعمالو دامینه دي او دغه ترجمه دا چې ان د حرف مشبہ وایا دا ان نافیه د مخفف دی نو چې دا نافیه شو بیا دا لما دا په معنا د الا استثناء سره او کلن کې اقشان تنوین دا عوض د مضاف الیه دی وَإِن كُلَّ الْخَلَائِقِ نَجِدَ تمام مخلوقات إِلَّا مگر خامخا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ پورا ورکی دوی طرف کستارب اعمالهم جزاد اعمال ددوی انه بشک اللہ پاک بما یعمدون چدی عمل کی خبیر خبردار دے فاستقم کما امرتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گیر سر مبارک سپیم لکی شروع شو صحابہ تپوسو کو جگیر مسبینہ شو نبی کریم علیہ السلام تو فرمایل شیبتنی هود و اخواتها سورۃ هود او دغه مناسب سورۃونه زبوډا کړ په سورۃ هود کې چې دا سم مضمون دی چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بوډا کړ زین دا ذکر کې فاستقم کما امرت او لږ مضمون مخکې بل روان وجدار چې په دین باندې استقامت د آسان چیز نه دی دا ډېر ګران کار نو ته فرمایل فاستقم پیغمبر ته په دې مستقیم پاتې سره د دینا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خو د صبر یو لوی جسم او د لوی غر دی دا هغه صبر او هغه جسم دا غر په دې بنیاد چې وګوره د پیغمبر علیہ السلام 63 سال عمر څومره تکلیفونه د آسانه چې وتوي نه پدې کې سوډ کې وخت سپینو رسو کوئی دا 1900 کوئی دا 20 شل دکی وخت د پیغمبر علیہ السلام سپین شي بس نور نه پګیره کې او نه بسر کې سپین نو دریش په تکاله عمر کې زمون چې دی وخت کې واره کړه او 63 ترسیږي نو هغه سره ګیر هر سال وتی د دې غمونو د پریشانو د بازي خوراکونو د ماحول د دې حالاتو د وجه نبی کریم علیہ السلام ګیر او سر مبارک هغه شاته تو پس تقیم کبا او
ومن تاب معك غسوچ توبه وسراجي وستا سر ولا تطغوا تاسو تطغوا زيته مکو انه بشک الله پاک بما تعملون استاسو فاعمال بني بصير دن کړي ولا تركنوا الى الذين تاسو ميلان مکوي هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي فتمسكم النار وبرسيږي تاسو ته اور الله وی ظالمانو ته ميلان مکو نو چې دا ميلان دې هغه سره ملګرتیا ده د فتمسكم النار چې کوم سره د ظالم سره ملګری دی هغه به سپوږی شي چې کوم سره په خپل ظالم دی هغه به سپوږی شي ظالم ته ګوره ميلان هم مکو او طرفونو کې سحر موږ دی او د مازیګر وزلفا من الليل سهيسه د شپینا ما خام ما خستل او په دې طرف کې ماسپخین داخل دی وجه دا چې ماسپخین دا ورځ په دې مې نیمه شي دا طرف ته د نیمواري ان الحسنات بشکنی کی یذهبن السیئات ختمی بدی روایتو کې چې کوم دی واقعیا راغلی او صاحب دکاندار دی زنانه را رسه سودای کوله نو دا ارادي غلطی شوی نو ته وی راشه ما سره په ګودام کې مال دی غوي نو چې ګودام ته سره غزنانه راړو مطلب چې سودا نو هغه ځکه یوازې شو د بعضی چې کوم دی هغه سره خوشتبیانه وکړي بیا پیمان شو نور علی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی واقعیا بیان بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا تو فرمای ان الحسنات یذهبن السیئات زپټه تو بولاس دا د لپاره خصوصیت دی نه نیکو سره د انسان صغائر دا معاف کی د کبایر د لپاره توبه د لازمي ذالک هون عن الفساد چې من کوله د فساد نه فل ارض فزمکه کی الا قليلا مگر لګو ممن دهغنا انجینا چې ما خلاص ورکړو منهم د دوینا لک دغه عقل منو هغه ته اخلاص ورکو وتبع الذين ظلموا تابشي واغه کسان چې ظالمانو ما اترکو هغه چې خوشعای شو هغه ظالمان چې خوشعای شو دنیا ول الله ورکړي وکانو مجرمین او دیو مجرمان وما كان ربك ليستعرب بهلك القرى جهلاكي دکلو والا بظلم فظلم سرا الله بظلم باشندگان د خاریونه بربادي او اهلها مصلحون اهل دا اصلاح کوونکی وي ظلم باندې نو الله پاک مخکې دا خلق خبر کی د دین بیا چې د دین نه خبر شو بیا هم د سم نشي نو مټکه پکې دا دویم دی چې مصلحون خپل هم سم شو اصلاح هم ځکه مشکات چې کوم د حدیث کې دا راغلی صاحب د مشکات نقل کړي الله جل جلاله ورشتي ته ویلار شي چې کوم دا کله په دې خلق باندې وټکا ورشتي وته الله پاک په دې کې خو لانسته یو بنده دی وخت دومره دې کې سړې دی چې دسترګې درب په مقدار اوستا خلاف نه دی کړی الله ورته دا سره هم پکې وټکا وجه دار چې فإنه لم يتمعن دا دومره ګناهونه کیږي خلک زما خلاف چلی او د دوه ته په تندې کې کوته مرانه دې په دومره خپانه شو چې دا خلک د خلاف ولې چلی دا په دې سره هم وټکا نو طریقه دی چې دنیا عذاب پیدا عام دې کې نیکان بدن بیا نه یو شات او قیامت کې بیا پیری به نیکان پیری او آخرت کې دا بدن به پیری نو د بچو د پر او اهلها مصلحون یو الله به خبر کی او د هغه سره سره چې کوم د دې مصلحین اصلاح د خلقو کوي نو بیا الله دې بچ ولو شاء ربک کخو خشی استاد رب لجعل الناس غرزوری بودا انسان څوک به مؤمنان او څوک به کافران او د قصيبه د اختلاف روان الا من رحم ربك مگر هغه سوچ په هغه رحم کې ستاره ولذلك خلقهم لذلك اشاره سشي ته سه حضرت د اشاره دي مختلفون کې د اختلاف ته وي ولذلك او د دې اختلاف د پر خلقهم الله دې پیدا کړی دي د انسانان الله د دې اختلاف د پر پیدا کړی دي چې نیم به مؤمنان نیم به کافران دا غون مؤمنان شي د الله د رحمت د صفات او مظهر پیدا شو خو د قهر صفات او مظهر پیدا نشو کدا غون کافر وي نو بیا د قهر د صفات او مظهر به خو د رحم بنو دی اختلاف د پاره پیدا کړ چې سبا د مظهر د رحم د صفات شي او سبا د قهر شي او باز فرمای ذالک اشاره دی قریب ته دا چې رحم دی
ولذلك او د دې رحم د پر خلقهم الله دې پیدا کړی دي چې تاسو باندې خپل رحم وکړي. اوس یو سړی دا غنا قدرې کې او رحم تزان نه کوي. وتمت کلمت ربک پوره شي کلمې د رب تعالی املا ان خامخا بزړکم جهنم من الجنه وعليك متات دا بیان نه کړي. او دا چې د کوم بیان شوی د نفاغه کې هم من دا تبعیض د پر من انباء الرسل بعض خبرونه د انبیو بعض خبر ټول خبر الله نه ورکړي. ما نثبت به فؤادک دا فائدہ د ذکر د واقعات کې د انبیو واقعات ویلي ذکر کیږي. نو ثبت به فؤادک من په دې مضبوط کو استاد پیغمبر ته تسلی ملوي. وجاءک اور اغله تا فی هذه په دې قران کې الحق حق وموعظه نصیحت و ذکر او دا پنو نصیحت للمؤمنین د فرد مؤمنانو. وقل للذین وياغ کسر لا یؤمنون چاوی ایمان نروړي اعملوا على مكانتکم تاسو عمل کوي په خپل حال ان عامل بشکم عمل کوونکیو ان الله لا يضيع اجر المحسنین. صبر کوا الله د صبر کوونکو اجر نه بربادوي. دلته واقعي ذکر کوي ته یو صبر انسان ته وګوره. یوسف علیہ السلام څنګه صبر وکړ؟ یوسف علیہ السلام صبر وکړ په تکلیف د ورونو باندې. صبر وکړ د ګناه الله دا اجر برباد نکو. الله کوم ځای ته ورسو بادشاہي کو. نو اصبر صبر کوه. د صبر واقعي ذکر کوي. یعنی دې ذکر شو ولله غیب السماوات غیب خو الله پوي بندګان په غیب نه پوي. واقعي ذکر کیږي د شعیب علیه السلام یعقوب علیه السلام ته وګوره. زوی دغه نږدې چې کوم د پکوي کې پروت دی او دلته دې جاړي خو دا ته پته نشته چې په دې نږدې په دغه کلی څنګ کې مې کوي کې بچي پروت دی. خور څه نه واسه کا ولله غیب غیب د الله سره بندګان په غیب باندې نه پوي. ایا دا مربوط د توکل سره توکل علی الله باندې اعتماد کوه. یوسف علیه السلام په الله باندې څنګه اعتماد کړو او چې په الله اعتماد وکړو نو کوم ځای ته ورسېد. لہذا په الله اعتماد کوه. الف لام را الله عالم دې په معنا د دې حکم نازل کړ قرآن عربي قرآن کریم ملفوظ په عربي ژبه لعلکم تعقلون دې د لپاره چې تاسو پوه شئ. نحن نقص عليك من بیانو تا احسن القصص في بهترین بیان. دا قصص چې کوم دی مصدر دی دا جمع نه نو معنا دا مصدری بیان خسته بیان کو او دا جمع نه د ځکه چې جمع دی په کسرې سره راځي قصص سره. قصص به د قصه دی واقع کې ډېر لوی سبقونه پراته دي. هغه سبقونه دا دي چې په دې کې د غلامانو مسائل د احرارو مسائل په دې کې د خرڅولو د اغستلو مسائل په دې کې چې کوم د پلار او د بچو په دې کې اختلافات په دې کې حکومت په دې کې چې کوم د سفرونه په دې کې تجارتونه په دې کې الزامات دا بلا مسائل هر قسم د ژوند مسائل په دې کې پراته دي. ځکه وته ویل شي احسن القصص بهترین بیان بما اوحینا الیک هغه چې موږ وحی کړی تا ته هذا القرآن د قرآن کریم وان كنت اگر چې ویته من قبله مخکې د نزول د دې نه من الغافلین خامخابه د نا خبرونه تا ته د دې واقعي او د دې دومره تفصیل پته نه و. اذ قال یوسف کله چې یوسف علیه السلام له ابي خپل پلار ته یا ابت ای بابا انی رأیت بشک ما کتلی دی 11 کوكبا یولستوری والشمس والقمر ما کتلی دی دوار اسپوږمۍ رأیتهم ما دا اکتل لی ساجدین ما دا پر سجده کوونکی. یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام بچی دی او د یعقوب علیہ السلام دوه خويندې په نکاح یا دواړه په یو ځای باندې وي. یو ته لیا وی بل ته راحیل وی او د بشریت کې دوه خويندې په نکاح باندې اغستل دا جایز نو د لیا نه د شپږ بچی شي او د راحیل نه یوسف علیہ السلام او بنیامین دوه بچی شي. اباظ دا فرمایي چې دا یقین باندې دیګری دوه خويندې اغستې وي څنګه زموږ د شریعت د مخکې لیا و د غین شپږ بچی شي دي نو هغه بیا وفات شوی به ولا بل خور اغست راحیل دا غین دا دوه بچی شي دي نو بیا معلومیږي چې دا یا جمع دی چې کوم دی یا مړه دا خدای دوه بچی دي او څلور بچی د دوه وینځو د نو د ټوټل د 12 بچی.
دا شپږ چې کوم د لیاوي او دا څلور چې د وینځو نه دي دا لس هلکان دا غټ دي زخمي او دا دوه چې کوم دي نو دا پکې کچې دي یوسف علیه السلام خوب وکړه چې دا یولس ستوري نور او سپوږمۍ عربی کې دا شمس ټکی مؤنث دی او قمر ټکی دا مذکر دی نو قمر پلار او شمس مور دا مې وکړه چې ما دپاره په سجده پراته دي نو قال پلار ورته یا بنی ای بچوړیا لا تقصص ما بیانوه رؤیاک دا خپل خوب علی اخوتک خپل وروڼو ته دا خوب وروڼو ته مه بیانوه فیکیدو دی بچر جوړ کړي لکه ستا دپاره کیدن بچر جوړولو سره څه تدبیر به درله جوړ کړي تکلیف به درته ورسوي نو وجه دا وه چې یو پلار دا الله پیغمبر دی کته دی بچی کی صلاحیت دی او طریقه دی چې صاحب النعمت مقبول صاحب النعمت محسود چا سره نعمتي کنه خلک سره حسد کوي داسې موقع به راشي چې تا یولس ورونه به دلته په عاجزۍ دا لږ د مرتبې دی نو د ده نه پته ولګېده چې د دی لږ څه مرتبه شتي نو ورته وایي چې ته وروڼو ته حال مه وایه او دا حال ورته ځکه مه وایه چې دا وروڼه خو هم د پیغمبر بچي دي دې ته اولیاء ورته مفسرین وایي دا ډېر نیکان خلک دي د پیغمبر بچي دي نو که ته دا خوب ورته ووایې نو هغې په تعبیر پوهېږي نو چې پوهېږي نو خامخا به دا معلومه کړي چې سبا دا یوسف غټېږي او دی به د مرتبې والا موږ به درته محتاج کېږو هسې نه چې حسد در سره وایي اشکال دا پیدا شو که دا وروڼه خبر هم شي نو خو زما وروڼه دي که نه رور خو رور تکلیف نه رسوي پلار ورته وایي ان شیطان بېشکه شیطان د انسان دپاره عدو مبین دشمن دی ښکاره صحیح ده چې ستا وروڼه دي خو شیطان به تاسو په دشمنۍ کې واچوي هغه به ستا دا خلاف وګرځوي وكذلك وكذلك يجتبيك ورقي تعالى ربك استارب ويعلمك تعالى تعليم دركي من تأويل الأحاديث وقال مذكور خاندان يعقوب باندې کما تمها څنګه چې پوره کړیو على ابويك استا پس دوب درو باندې من قبل فخوا ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام په دې نعمتونه پوره کړیو او په اسحاق عليه السلام باندې ان ربك بشک استارب عليم پوهه دې حکیم حکمت والا دې یوسف علیہ السلام د واقعي متعلق چې کوم دی خالد ابن معدان وی دا صورت داسې صورت دی کنه کوم چې صورت یوسف دی او له بل صورت روان دی صورت مریم يتفقه بها اهل الجنه في الجنه دا د جنتیانو میوه ده دا ډېر چې کوم دی خوږ صورت هم دی په یو طرف باندې او غمجن واقعه پکې هم جنتیان به په دې کې چې کوم دی دا د هغوی خوند دپاره وایي د جنتي د هغوی نورو ته غوږ ایښی دی نو په دې به خوند هلي دا د هغې تفقه او د میوې په شکل وایي او یو بل چې کوم دی تابعي دی ابن عطا هغه وایي دا صورت یوسف داسې صورت دی چې دا یو غمجن سړی واوري مګر هغه دپاره به راحت میلاوېږي په دې باندې وجه دا ده که سړی څومره په غمونو کې څومره مصیبتونو کې چې ته دا صورت واوري او دا غم د شعیب د یعقوب علیه السلام وګوري او غم د یوسف علیه السلام وګوري نو دا ستا غم به د دې نه وینې غټ نو له استراحه تا دپاره په دې راحت میلو شي نو د غمجن دپاره وایي صورت یوسف والا چې تا دپاره راحت میلو شي یوسف علیه السلام د خوب تعبیر خو خدای داسې ورته کړو خدای ورته ووایي چې کېدای شي آینده به د دې بچي یو صالح بنده یو د انسان خپل خیالات وي د روزمره چې ستا سکار دی نو دوکاندار دی زمیندار دی طالب دی نو هر یو سړی شپې اوده شو نو هغه څیز خوب کېږي طالب کتابونه په ترخ کې اخیستي روان دی نو د ورځې ستا دغه مشغله وه جو هغه خپل خیالات دي زمیندار په سکور اغستې پټې اړې راړې نو ستا د ورځې دغه کار دا خپل خیالات دي دویم چې کوم د تلاعب الشیطان شیطان چې کوم د انسان لوبوي ګنده خوبونه دي او دریم چې کوم خوبونه وي هغه رحماني وي د الله د خوا نو الله دې بنده ته خیر په دې اړه کې ور واچوي کوم چې د غیب خبرې وي وحي هغه الله کټ کړه د پیغمبر علیه السلام ته تکړه البته خوب او الهام دا باقي دي دې ته مبشرات وي لکه الله ښه خبره واچوي یا ښه خوب دې وکړو ستا دپاره یا تا د بل دپاره وکړو دواړو دپاره په دې کې خیر وي
دا مبشرات دا باقي همدارنګه تعبیر د احادیثو یو انسان ته الله صلاحیت ورکړي خبره په ښه انداز باندې دی ختموي شي جوړه کوي شي یو سړي کې دا صلاحیت نه وستا ضرور سره هم الله احسان کړی دا احسان به الله تاسو سره وکړي لقد كان تحقیق سره و یوسف بشان یوسف علیہ السلام کې وایي قوت یو دا ضرور کې آیات النشانه ولسائل دفاره به سکوا الله مستقل جواب راولي چې دا غي د راتګ وجه دا و چې یوسف علیه السلام نو خرج کو هغه راغلی مصر ته بیا چې روس هغه ته الله حکومت ورکړ ورنه کورنۍ په سره راغلی اذ قالوا کله چې دی وې ضرور دا معلومه کړه چې پلار د یوسف علیه السلام او دا غرور بنیامین سره ډېر مینه کوي او موږ سره هغه شانتي مینه نه کوي نو څو کړي شي دا داسې کوو چې دا د باندې لري کوو نو ځینې پرمای پر نیک نیتیا باندې غلط کار کړي نیک نیتی دا و چې دا پلار خو پیغمبر دی غونډه توجه دی بچی ته دا او زموږ د سره سفروا کوي نو دا غي ښه صورت دار چې دا کې لري کو د پلار توجه به مونږ ته شي نو دا غي په وجه باندې به کوم ډېر کمال ته ورسي نو دی خو د پلار توجه خوراړه نازمونه پلار د دې سره مینه کوله یا په دې بنیاد باندې چې په دې سړي کې صلاحیت شته او یا په دې بنیاد مینه کوله چې دا معشومان دي ونحن عصبة او من یو جماعت یو ان ابانا بشک زفلان فی ضلال مبین خامخا ده په خطا اخکارا کې موږ زوانان یو د کور انتظام من کو غم خاطیان من کو د خوراک او شاه منصور بابا په معنا د محبت سره کوله لفی ضلال مبین لفی حب مبین خامخا ده محبت ښکارا ده من ګینو چې په ښکارا ده سره مینه کوي زموږ سره مینه نه کوي نسا علاج پکار دے او قتل یوسف تاسو قتل که یوسف علیہ السلام دا سڑے وجل پکار دے اوی طرحوه یا کو غرزوی ارضا ملر اسمکا ند اسمکی نیبل خوابوزی یخلو لکم کلو بشی تاسو توجه ابیکم مخدب لار دمخن بدا نریشی لار مخبت تاسو تکلوشی وتكون شیبت تاسو من بعده روست دها غنا قوما صالحین قوم صالحان بالتوبه توبه بسو قوم صالحین قوم صالحان بالتوجه د پلان توجه بتاسو تراو ګرځي نو داغه په توجه باندې بتاسو ډېر صالحان جوړ شي قال قائل منهم ويلقي بدوي کې دا بدوي کې یو خيار وخت يهودای ورته هغه وته لا تقتلوه تاسو مو وجه یوسف علی السلام والقوه د اغرزي فی غیابت الجب پتیارو د کوی کې یو تورتم کوی ته شړه کې به واچو خدا چې وجد بیان یلتقطه وابخلد لرا بعد السیارة باز مسافر ان کنتم فاعلین که تاسو کون کی یلتقط چې کوم د نقطه به د جماعت یو معشوق د چاغه د چا ورک شوی دی تیرا واخلې تربیت او بیا غسته او بالکل غسته تربیت کوي شي او کوي هغه باندې چې تاسو نه خرچه کې تربیت کې دا یو انسان سره کې ګړه د ثواب کار خو په دې راغستلو باندې او په دې تربیت باندې اغستا بچی کیږي نه کته په خپل مال لګې نو ستاسو ثواب دی او کبل کس هغه احسان کې یا تا پلان معشوق پیدا کړی دی هغه به خرچه وړي زه پیسې درکوم دا په لګوا نو هغه پیسې تاسو سره امانت دی او د دې معشوق سرمایه ده په باندې لګاو سبا کدا بچي غټ شو دا پر دې معشوق ته بس خپل کار وکړي ځکه سره د خپل ژوندۍ بازار برابرې نه چې کوم د استاد وی له نستا پرشتہ کې دي نو نه خو ته دا غنه وراثت اغستې کوجه په حرمت راشي نو دا رضای بچي شو مستا رضای او رارت یا د خورې دی یا رضای چې کوم د زوی دی یا د وسې دی دا براشي پرده به ماته شي خو باقي ته دا غنه وراثت نشي اغستې اغستانه وراثت نشي اغستې وراثتونه دا بنسب په دې وخت کې کاغذونه جوړیږي تاسو ماشوم د خپل ځان په لیکل هم نشي کولای وجه دا ده چې وسړي ته پته چې دا کاغذونه زده پلان کې پسې جوړو موقع ته پته لري چې هغه زما پلان نه دی او ته د بل پسې د سینوم اچي دا حرام دی باندې جنت حرام دی تاسو پس بل چاته بازار نه منسوبه خپل پلان ته بازار منسوبه دارنګه به بل کس د خپل ځان پسې نه منسوبه نو کاغذونه به داغه د پر خپل نوم جوړي باقي چې زلبې شو خپل کار وکړي کستا سره سه احسان وسکی یو سره وکړه چې هغه خپل ځان له ژوند راوړي دویمه نقطه چې کوم دی
هغه د اموالو ده. نو دا تاسو سره چې کوم شی ته راغلی دا امانت دی. نو طریقه دی دا به راوالې په هغې به څوک ګواه کړي هلکه ما داسې وموندو ته مې ګواه شه. بیا به هغه ښه ته وګوري چې یاره پیسې څومره دي، څومره نوټونه دي، یا پلارې زر دي څنګه دي، پلار کیسې بیا به یې ساتي دې دپاره چې دا ته مالک ته ورسېږي. که دا ته راواخلې او په دې نیت باندې چې ځان دپاره دا راغستلې حرام دي نه بله، او که ته راغلې چې دا مالک ته ورسو اوس یې راغستل جایز دی. بیا به پې څوک ګواه وکړي، ځان سره به ساتي چې څوک راشي او د هغه چې کوم دی نښه بیان کړي بیا به وله ورکړي. اوس دا به څومره پورې ساتي؟ نو څه حضرات فرمایي 1 کاله پورې. احنافو یې دې سیز ته کتل چې دا سیز د څونه پیسو دی، دا سیز خلک څونه پورې د هغه مطالبه کوي. یعنې دا چې کوم دی د لږو پیسو استعمالوي چې دا د مسلمان مال دی هغه به خیرات کو، په ما یې خیرات شو چې کوم دی نو ځان لپاره استعمال کوي. دا یې طریقې د نقطې دي. قالو دی ویا ابانا ای زنګ پلاره ماله کسې دي ستا دپاره لا تأمنا چې ته موږ امین نه ګڼې علی یوسف و یوسف علیه السلام و انا له لناصحون بېشکه موږ د دپاره خیر خوا یو. معلومیږي دی چې دوی مطالبه بار بار کړې ده، لا تأمنا نه معلومیږي بار بار مطالبه کوي. یوسف د ځان سره بوځو خو پلار انکار کوي. ارسله دا ولېږه معنا زموږ سره غدن سبا بوځو چکر ته بهر غرونو ته کړې ځان وخورو سره یعنې د ده په لاس کې راوړو. یعنې چې هلته چې کوم دی مماڼې وي او داسې ټیټاغې وي او داسې مختلف بوټي وي ګورګورې وي پکې، نو څه لږې شانې دله راوړو دا لږې شانې دا څه خوند کوي ځان څه بیا بوځو نو هلته به ښه سمې ګورګورې چې راوشو کړو نو سم به د ونې لاندې کښېني چې سمې وخوري. نو پراخه خوراک دې ته ویره کوه، نو پراخه میوې به وخوري، غر کې به وګرځي، یلعب لوبې به وکړي. وإنا له لحافظون بېشکه موږ د لپاره حفاظت ناور د دې خطر ده څه چې دی دله وګوره. او ځینې دا فرمایي چې د ذئب نه عمدارونه دي، ځکه تاسو وایي لام په دې ذئب کې د عهد دپاره دی، معهود ذئب مراد دی. هسې ده چې تاسو ته شرمخان شي او تاسو هغه هلاک کړي. قالو دوی ورته ویله ان اکله الذئب که خامخه وخوړدله شرمخ ونحن عصبه موږ یوه ډله ځوانان یو، لس ځوانان یو او شرمخ دې راځي او دې دې خوري ته ماله راکړه. پلار چې کوم دی ورسره ووتو بهر د کلي نه ورته ودرې تماشې کوي. د 11 بچي دي روان دي چې کوم د یوسف علیه السلام کله یو پوږه کوي کله بل پوږه کوي، څوک یې نه چپې اخلي او څوک یې خوبلوي او څوک یې پاتې کوي. په دې مستۍ کې روان چې کله د پلار د نظر نه پناه شول د چا پوږه چې وه هغه ابقته د ځمکې نه ویشته، هغه بل دا غځې نه اوچت کړو هلته یې ویشته. یو دې بل چې کوم دی دې بل ته منډې کړې هغه څپېړه ورکړه دې بل ته یې ویشته، هغه بل څپېړه ورکړه دې بل ته، بس فوټبال یې پې شروع کړه. یوسف علیه السلام یې په دې څپېړو په دې لټو چې ښه چې کوم دی فوټبال کله یو پسې منډې وي کله بل پسې منډې وي. د یوه دیوال څه اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز وکړه که هغه شمس او قمر دې څه شول. هغه به جړی چې کوم دی ما صرف خپل پلار نه بوځي، چکر یې نه لګو پلار نه مې بوځي. دومره حد له ووهو چې سړی مرګ ته ورسېد. نو هغه یو پسې راغی یهودان، هغه ورته چې تاسو سره ما خبره کړې چې بره وجنه یې بیا نه نور سړی مري بس دا مرګ مې سره بچ کړ ور یې مرګ ته ورسېد. فلما ذهبوا به کله چې دی بوته دی واجمعوا راجمع شول ان یجعلوا چې دی وګرځوي فی غیابة الجب په یو تیاره کوهي کې. واوحینا الیه موږ ورته وحی وکړه. نو دې کوهي ته ورښکته کړو نو کمیس یې دې نه یوسته. هغه ورته ویل زما وروڼو دا کمیس راته په غاړه واچوئ که زه مړ شم چې کوم دی درد مې کپل شي. تاسو پسې د کاڼي راواغېسته بیا دې بل منع کړه نه ما درته ویلي چې ګوره وجنې بیا نه. نو بیا په دې غاړه باندې د نیکه کمیس و د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځولی شوي و نو دوی بربنډ کړی و. الله د جنت نه له کپړې راوړې وي او جبریلو ته اچولی وي. نو هغه کمیس دی یو د کچ کچ راغونډ کړی و او دا د پلار سره و پلار دله په غاړه اچولی و. هغه ورته راکولو کړو نو دا کمیس یې ورته واچوه دې په کوهي کې پرېښوده. واوحینا دا چې کوم دی د 12 کالو اخري چې کوم دی 11 پورې راغلي چې 11 کالو عمر کې موږ ورته وحی وکړه تنبئنهم خامخا به ته خبر ورکړې دوی ته بامرهم د دوی په دې کار هذا چې دا دی یو خبره شي ته به دوی خبر کړي چې تاسو ما سره څه کړي.
وهم لا يشعرون او دوی نه پوهیږي. وجاءوا ورستي رشدي ما خامرال رال چې کوم درنه اباهم پلار ته عشاء ماسخوتن یبکون جړلی. ماسخوتن ولې رال کده ورځې راشي چې هغه څریشا جړل خو نه کوي. نو د مکر جړای کول نو اوخ کې خوشدي نو د ورځې خوخکاری. نو ځکه ماسخوتن رال چې دا بګ بګ کې چې کوم د اسې به حیثیت د جړای خو نو اوخ شوري پر سامان فاکله الذئب او ولو شرمخ. وما انت نیت بمؤمن لنا یقین کون کے زمون د پارا زمون خبر استازی تنه پریوزی ولو كنا صادقین اگر چې موږ یو رښتونی. خو چې د یوسف علی السلام شرمخانو خورسو نه خمخه ته پریته نه د غونډې خوړل انا چې کپڑے پاتې شي. وجاءوا ذراتو على قميصه دغه په قمیص پیدا من کذب فبنا دروغ جنا استقل لكم تاسو تنفسكم استاسو نفس الامر داکار استاسو د نفس الجال دی. وصبر جمیل دا موصوف صفت مبتدا خبر حذف ده. وصبر جمیل لی زما د پر صبر ده خيستا زبخ صبر کوم خيستا صبر ده دوی چې پاغه کې جزا فزنی. والله المستعان الله نه امداد غوښته شوی د علامات صفونه چې تاسو بیان کوي. دی بیا سحر را داسې خو شاته ګرځیدل ګرځي چراونه وسی سو کراونه بسی کور ترانشي. د میسر خلک تللی دي چرته شام په هغه ځای کې چې کوم د خرڅول راستلي کړي واپس یې کرا روان دي. نو د قافلې دا طریقې چې دوه درې څلور مخکې ولیږي هغه ځای صحیح کې یاره دلته چې کوم د غونډه قافله صحیح کې ځای اوار دی او دا ځای داسې دی چې موږ سازو سامان هم پکې ایښودی شو څاروي پکې سرېدلی شي. نو دا چند کسان ترې نه مخکې را دوره قافله پسې وروسته را روانه. وجهات سیارتون رات چې کوم د قافلې والا فارسلوا واردهم دی اولېږه مخکې تلونکي وارد چې مخکې کم کس دي دا کس یې مخکې ولېږو. نو په دې کې چې کوم د هغوی مشر کس دی نو دې ته مالک ابن وعر ورته وایي. دا مالک ابن وعر دی او د هغه سره ملګري کس دوه دي دوره لکه یو مسله دا شوله چې کله بوکه ښکته شوله یوسف علیه السلام پسې ورغله. دا طریقې چې تا ته تکلیف او راحت ملاویږي نو ګوره صبر مه کوه ځان وباسه. ته په یو ځای کې چې کوم دی بند یې او تا ته پته ولګېده چې کړکۍ کولاو ده او سیتري او څوکیدار شتې نه یاره چې دا خو غداري ده چې د جیل نه څوک دخل بېوقوفه غداري پرېږده وداګه په کړکۍ باندې ځان وباسه. داسې تا دپاره موقع ده یاره چې ما ته خو چا ست نه و کړی ستونه باندې سکي یوسف علیه السلام ته چا ست کړی دی موقع چې راله د اوبو په ځای پسې په خپله نښتی دی هغې داخل ده چې ګینې اوبه راخېجو په هغه پسې یوسف علیه السلام نښتی دی نو خپې وباسه دا نه چې ګینې ته داسې انتظارونه کوي. نو دی وکړه یا بشرا بشرا دوه مطلب دی. یو مطلب دا دی چې د دې قافلې والا مشر چې و د هغې نوم بشرا و نو دوی چې وکتل نو یا بشرا هلکه د قافلې مشره دا غلام مونږ هلک پیدا کړ. آیا دا کلام استعاره ده دا خوشحالي دا یو شخص یې وګرځو دا خوشحالي دا یو شخص وګرځو د خوشحالۍ ته اواز وکړي یا بشرا ای زیریا هذا غلام. بیا یې سوچ وکړو چې موږ خو دا کس دوه دلته راغلي یو که داسې حال ووایو چې داسې ماشوم مو پیدا کړی دی نو اخوا قافله کې خو پنځوس شپېته سل کسان دي په دې کې به راسره غونډ شریکېږي نو ګټه به کمه شي. داسې به وکړو چې را د هغوی نه به پټ کړو بس موږ دلته ځاله غلام واخیسته واسروه دوی پټ کړه بېدعا سامان د ګټې دا به ځان له خرڅ کړو څه ګټه به پکې وکړو. والله علیم الله پوهه دی بما یعملون هغه چې دوی عمل کوي. نو چې دوی راویستو د خدیجې ورنه پسې راغلل رب هلکه ته دلته پټ شوې بیا ورته تاو راتاو شو څوک سپېړه دې نو وځي هغې ورته ویل تاسو دا پېژنئ او که نه دا خو زموږ غلام دی دا زموږ نه تښتېدلی دی موږ چې دی څه شو چې ستاسو غلام نه جوایه دی یاره دې بوزو دا روزانه زموږ نه تښتي او کله پسې یو ځای ګرځو کله یوسف علیه السلام یې دونه والې دی چې هغه د سره غږ نه کړي چې یاره ګینې زیرور یم هغه او ته غاښونو ته چې ګوره پاک کو غږ ونه کړي چې هغه غږ نه کوي. نو ورته یې ویل چې دا خو زموږ نه تښتي موږ یې مشکلې کړو داسې کوو که نه بس خرڅوي ویل یا دا سر یې ورک شي. هغې ورته چې موږ سره کمې پیسې وي نو خو موږ هلته په کاروبار باندې کړې موږ څه شتې نه څه لږ څه شی خو د سره یې کړه بشروه دوی خرڅ کو بې سامانین بخسل په هغه روپو کوټه وباندې څه کوټه روپۍ ورسره وي نو هغې ته یې واخیستې
دراهم معدوده دا روپۍ به پشمیر دا لګوالي ته اشاره ده ځکه هغه روپۍ به دوی په تول ورکولې او چې کله به ډېر لږ څیزونه پشمیر ورکو دلته د شمیر ټکي ذکر کوي چې دا د ټول نه وي دا پشمیر څو روپۍ وي نو 200 د بعضې دا فرمایي چې دا 100 روپۍ وي ځکه لس کسانو او بعضې وایي چې نه دا 13 وي ځکه یو پکې زه ورنالم یو پکې هوښیار وي زه ورور نه خرڅوم بس چې سړی به ورم وګورو ورور پیسې نه اخلم نو په څو روپو باندې خرڅ کړه وکانو دی فیه په دې کې من الزاهدین د بې رغبتونه فیه یا دا راځي که یوسف ته دومره قیمتي رور او قیمتي انسان هغه دوی په څو ټکو خرڅ کړو وایي ځکه وجه دا وه چې دوی د رور سره مینه نه وه وکانو فیه دوی په شان د یوسف کې من الزاهدین او یا چې که د فیه دا راځي که د روپو ته دوی مقصود روپۍ حاصلول خو نه و د دوی مقصود دا رور ورکول و وکانو دی فیه په دې روپو کې من الزاهدین د بې رغبتونه روپو سره مینه نه وه و دا سړی ورکو نو قافلې والا واغسته روان شو حدیث باندې قرطبي هم لیکلي دي روح البیان هم لیکلي نو چې دوی روان شول نو دوی په خپل منځ کې لکه دې سړي خیال کوي ځکه چې موږ چا راغستی د هغوی خو ویل چې ګوره دا تښتي هسې نه چې موږ نه وتښتي نو لار کې د مور مقبره راغله چې کوم ځای کې مور دفن وه نو دا وی چې هسې زمانه کنعان پاتې شو بیا قسمت چې راځه نو لږ به د مور د قبر ملاقات وکړم نو دې قبر ته وګرځېدو دوی چې وکتل چې لکه هلک ورک شو د هغې پسې اخوا دې خوا منډې منډې چې هلکه سړی خو هلته مقبره کې ولاړ دی دا زموږ نه پټ شوی دی نه پسې کم کس چې راغی نو یو څو څپېړې ووهه نو انسان دې تنګ شي چې مثال په طور د څو ورځو نه په دې وهل او ټکول دي نو لاس یې اوچت کړه الله زما څه خطا وه ما ته خپله خطا معاف کړي زما نیکه ابراهیم علیه السلام کوم چې هغه اور ته غورځولی شوی دی زما نیکه اسحاق علیه السلام پلار کې الله د هغوی په خاطر ما معاف کړه بد د لاس اوچتولو چې اچانک چې کوم دی توپان شروع شو توپان شروع شو خلک حیران شو څه چل وشو لکه دا ولې دا حالات ګډوډ شو یاره وایي دا عبرانیانو خو ده څه ویل نو بیا یې دنه مافیانې وغوښتل نو ورسېدل مصر ته هغه وخت خو داسې بازارونه ونه ده وه چې څنګه دي نو قافلې ته به خلک په انتظار چې د بل ځای نه مال بارانې نو خلکو به څیزونه اخیستل چې قافله راورسېده خلکو په انتظار کې راجمع شول خرڅول اخیستل شروع شو هلکه د بهر نه خادمان او غلامان یې راوستي نو چې دې پکې خلکو وکتل چې کوم دی نو بل شي چا کوم ځای کې اخیستو د خریداري شروع شوه نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي د معراج په شپه یوسف علیه السلام وکتل الله د حسن یوه لویه برخه ورکړې داسې حسن یې ورکړی و لکه څنګه چې د څوارلسمې سپومې حسن دی د نورو ستورو په مقابله کې الله داسې حسن ورکړی نو خلکو د هغه خریداري شروع کړه بونی شروع شدې په دې عالم بل وایي زه په دې عالم بل وایي زه داسې خبره روانه ده اخر دې ته ورسېدې یاره چې د زرو سره به یې تلو که د زرو سره به یې وتلو که څوک یې تلي د زرو سره تلو خو دا سړي کار نه وزیر اعظم صاحب را مخکې شو چې کوم دی وایي زه یې تللی شم ښه زه به دا وایم نو بس یوسف علیه السلام هغه واغسته ځکه د دونه قیمت ته وختو چې بیا د چا هغونه وس نه کېدل واشاره نو دوی چې که دی وقال الذي وی هغه کس اشتراه ده ته قطفیر ورته وایي چې کوم دا چا اخیستی دی او د هغه چې کوم تور تبوته دی ښځې دی هغې ته هغه زلیخه ورته وایي او بعضې فرمایي دا راعیل ورته وایي او په دې وخت کې دوی باچا چې کوم دی دا مصعب د حکومت مشر مصعب ابن ریان او بیا وروسته چې د موسی علیه السلام په زمانه کې دوی بادشاه دی هغه ته ولید ورته ولید ابن مصعب ابن ریان هغه وخت مصعب ابن ریان د بادشاه دی وقال الذي ويغكس اشتراه چې د اغستو من مصر دا سړی و د مصر وی ویلي امرات خپل خزتا چې هغه زلیخا و یا راعیل و اکرمی مسوا خسته کده دی ټیکانا دا خادم غلام اغسته راغوستو او عام د غلامه په نظر او تفکر چې آل تبان کی دانت ډیر خسته لک معلومیږي او د شرافت نه ډک معلومیږي د نو لبه پیدا راکی او نتخذه ولدا یا بده ونی سو په اولاد سره زک بچی نشته نو بچی په ځای بل سره دا خو هغه چې وکړه نه پکې دا سات کار شو دی خو خزه چې و عبدالرحمن چابی سے په دې کتاب لیکل دی یوسف زلیخا
عبدالرحمن جامی هغه کې ذکر کړی دي چې د دې یوسف علیه السلام په تمنا باندې دی چې د دې سړي سره واده کړی دا د یو خان یا د بادشاه لور وه چې دا ماشوم او داسې نوجوانه شوه نو خوب به یې کته په خوب به یوسف علیه السلام ته کته نو چې سهار به دا پاڅېده نو ډېره به خفه وه چې تا لږ ډېر څوک چې زه په خوب کښېنم نو څه ورځې داسې بیا یې وکته بیا یې ترې تپوس وکړ ته یې څوک د کوم ځای نو ده ورته ویې چې زه د مصر وزیر اعظم یم نو دغه ښځې دغه جینۍ چې وخت ته ورسېدله خطبې شروع شولې نو پلار ته یې ویې چې کوم دی زه به د مصر وزیر اعظم یم نو په او د اخرو چې د یوسف دا به د مصر وزیر اعظم وي نو د یوسف په دې خوب کتلو د هغه په هغه شکل باندې ده دا وزیر صاحب واغسته خطبې چې کله واده وشو پته ولګېده چې هغه سړی خو دا نه دی خو بهر کې ژوند تېرېده نو اوس چې دقه د هغه هلک راغی نو چې راته وکتل لکه تا له خو ما په خوب کې کتلی او د دې هلک په وجه باندې خو ما دا وزیر اعظم صاحب کړی دی نو دا خو هغه د ماشوموالي دغه شان دی کله یو سړی خوب کې څیز ویني که نه په ویښه باندې هغه خوب ویني نو په خپله ډېر وخت لا ډېر کچ وم نو ما به خوب کې یو ځای کته ډېر په یو عجیب انداز باندې ما به سوچ کوم چې دا ځای چاته دی نو بیا چې کوم دی د حرم شریف دا نو دوبۍ کې دغه کې چې کوم دی قطر کې هغه ځای دی نو قطر کې چې کوم دی سټیا وه نو هلته چې موږ هلکه بلګر ته وایي چې دا ځای خو ما د ډېر پخوا نه د 30 کاله نه وړاندې به دا ځای ما په خوب کې کتو خو په دې سوچم چې دا ځای به چېرته وي هغه شان دی ما هغه ځای چې کوم جوړ و هغه ډیکوریشن په هغه انداز باندې نو بیا ښه څو منټه هلته ورته ولاړو چې دا چې کوم داسې ګوټ کې څه بعضې مجسمې وي دا به ما قشان دی ما کړ لاندې چې کوم د خلکو ناستې ځایونه وو بلکل اب قشان دی چې کوم دی نو کله انسان خوب کې یو ځای وي نو خو دا چې چېرته و نو چې ده وکتل نو ده ته خپل خوبونه ور په یاد شو چې دا هلک خو ما په خوب کې کتو د هغې د وجې نه ما خو نکاح کړې ده اوس راغی نو د پخوا نه د سره مینه او محبت ورسره و وکذالک هم دارنګې مکننا لیوسف موږ یې ورکړي یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې یا خو هلته رونو چې کوم دی په څپېړو په وهلو یا کوهي ته یا غلام شو یا راغلی چې کوم دی وزیر اعظم بچی دی عزت ولا الله ورکړي ولنعلمه دې لپاره چې موږ درته وښیو من تعبیر الاحادیث تعبیر د خوبونو والله غالب على امره الله غالب دی په خپل امر ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د انسانانو نه لا یعلمون دوی نه پوهېږي ولما بلغ اشده کله چې دی ورسېد خپل قوت ته نو بعضې دا فرمایي چې دا 30 کاله و او بعضې چې کوم دی د ځوانۍ آتیناه حکمه موږ درته ورکړه حکم پویه مو ته ورکوه علم مو ته ورکړو وکذالک هم دارنګې نجزي المحسنین بد ورکو نیکانو ته دا محسن دی او محسنینو ته الله بد ورکوي وراودته التي مطالبه کړې وه دې نه هغه زنانه وه فی بیتها چې دا د هغه په کور کې عن نفسه د نفس متعلق وغلقت الابواب بند کړې دروازې وقالت ورته وې هیت لک تا ته ویم دا دومره چې کوم دی وسایل او اسباب برابر شو د هغه د ګناه د اچولو دپاره په دې ټولو کې الله د هغه تحفظ وکړو یو راودته مطالبه ښځې کړې ده او دی مزدور دی په کور کې د دې کور مالکه ده د ده مالکه ده هغه مالک یې مطالبه وکړه یو خو د چا په کور کې بیا د نه مالکه مطالبه کوي په دې کې ځان ساتل دا کمال عامه ښځه که یو سړي نه مطالبه کوي خو پردۍ ښځه خپل کار کوه هغې نه ځان ساتل اسانه خو دا چې په کور کې یې ستا مالکه ده په یو کور کې په دې کې ځان ساتل دا ګران دي نو ځکه الله دا ذکر کوي چې هغه زنانه چې دی په کور کې او مطالبه وکړه عن نفسه د هغه د نفس مطابق او بیا داسې عام هیت معنا بادر هیت معنا تعال لک دا د فعل مقدر سره اقول لک نو هیت بادر را مخکشا اقول لک تاتویم هیت تعال روچت شا اقول لک تاتویم هیت اقبل متوجی شا اقول لک تاتویم تاتویم ما ته متوجی شا زما خواته روچت شا عبدالرحمن جامی سے بے ذکر کړي دا دنیا دا غټایټ خلک دا خو زیات د ښځو نه مجبوري هره خبرې مني نو دلې ښکلی محل به خاوند جوړ کړ بیا یې پکې 7 دروازې ورته پکې ولګولې نو خاوند سهار لاړ چې کوم د خپلې ډیوټۍ ده دی لاړه چې کوم دی په خپل دننه کمره کې چې کوم د مثال د هغه زمانې بیړ دی او څه کوم ښایست دی هغه ته په خپل کټ یوسف ته اواز وکړه ته په زړه کې زما محبت راځي خو یوسف علیه السلام باندې
د خپل تصاویر ولګول په دې فرش کې ورته چې په دې ماته وګوري زما په تصویر نظر پرېوځي نو هم به ماته وګوري دا هغه خپل سوچ و دا ورته پته نه وه چې دا د الله پیغمبر دی هغه به دې ته نه کتل دا ټولې حربې ختمې شوې چې کوم دی نو په دې اوس پته نشته چې کال لګېدلی او که لس لګېدلي خو کلونه پکې تېر شوي دي دا حربو کار ونه کړ اخر خپلې کمرې ته راووت بیا هغه خبرې ورته کوي چې دا یو ځوان دی چې دی په خواهشاتو کې راشي یوسف ته ما ته وګوره که هغه نه کتل تعالی الله جل جلاله په هغې داسې ویله خو الله چې دله څه ورکړي دا یو یو حسن ورته حساب وکړو څومره ښکلي ویښته الله درکړي یوسف علیه السلام ته دا ویښته به په خاورو کې بېل بېل شي یوسف څومره ښایسته سترګې دي وی دا به ویلي شي او په دې مخ به راوبهېږي څومره ښایسته مخ دی دا به د خاورو خوراک شي دا به خاوري شي چې دا څومره حربې دا استعمال شي دې هم کار ونه کړ نو مجبورن یې ورته بیا دا ووایي هیته لکه اقبل اقود لکه تا ته زما کټ ته راشه هغه ورته وایي چې کوم دی ستا کټ ته درشم نو زما به د جنت حصه ختمه شي الله چې په جنت کې کومه حصه زما ګرځولې به ختمه شي نو دې نه مې انکار وکړ نو مجبورن پسې دا ښځه ورپاسېده نو چې دا پسې پاڅېده د یوسف علیه السلام منډې کړې بس هغه مخکې ده ورپسې نو چې کومې دروازې ته رسېږي نو دروازه کولاویږي خو خامخا چې یوسف علیه السلام مخکې روان دی نو بنده دروازه ده نو هغې پورې منډې کړې نو لازمي خبرې چې لږ خپه ایسارېږي چې ګېټ خو بند دی دا جدا دی چې الله یې ورته کولاوي او دا بله چې منډې وي نو دا خو په ازاده خپه منډې وي ځکه چې مخکې یې صرف د سړی رانیسي نو چې اخري دروازې ته رسېدل نو دا پسې ورسېده او لمن ته یې لاس ور واچو نو خو په منډه دی چې لمن سیرې شوله چې بهر ووتو نو اوس دغه ټیم دی چې خاوند یې دغه دی د ډیوټۍ نه را رسېدلی دی نو هغه چې وکته چې دواړه منډې وي او سره چې کوم دی دواړه سالي ولیم دي نو ناشنا څیز یې وکتو ځکه دا ښځه را مخکې شو ډارې کې په ده باندې الزام ولګو نو قال دوی معاذ الله پناه غواړم د الله نه انه بېشکه دا ضمیر الله ته راجع کوی شي چې الله ربي زما رب دی او دا ضمیر چې کوم دی دا قطبیر ته هم راجع کوی شي وزیر صاحب ته انه دا وزیر صاحب ربي زما مربي دی ګوره ما سره احسان وکړه په کور کې ځای راکړو احسن مثوایه ښایسته کړه زما ټیکانه ښایسته کمرې راکړې دا ښایسته رهایش یې راکړې زه د هغه په کور کې خیانت څنګه وکړم انه بېشکه شان دا دی لا یفلح الظالمون نه کامیابېږي ظالمان ولقد همت به وهم بها دا چې کوم دی دو جملې ویلی شي لولا ان رأى د ده سره دا تېنه بلکې دو جملې وایي او که د مخکې څه یو ځای کې یوې کې نو هم ټیک ده دو جملې که نو بیا به داسې وایي ولقد همت دا هغې سره قصد کړی و دې ښځې به په یوسف دم قصد کړی وهم بها او دم قصد کړی یوسف علیه السلام بها په دې قسم قصد کړو هغه قصد سو هم به قصد کړو دا ملاویدلو چې زما سره ملو شي هم به او د قصد کړو یا بعد کوپیانو په مسلک بدل ک په عین باندې جار په یو بل باندې بدلی وهم عنها دې قصد کړو عنها عن فرارها دا غد تیخ دي دا غم قصد د قصد قصد کې فرق دا قصد دی چې ملو شي او د قصد تیخ چې دې کو تخیزان ته نخلاص کی دا شی و جمله شي دا بل جمله به پیدا کی لولا ان راى برهان ربك دنبه کتل برهان د خپل دلیل د خپل رب جزاء حذف کده نه ویل دلیل د خپل رب د خوانه لجامع لواقع برهان وتعالى خو کده برهان نه ویل دلیل به دې ملو شوی او الله برهان خو نه محفوظ دا دو جملې شو او کده ته مخکې سره یو ځای کې نو هم یو جمله ته جوړه ولقد همت به قص کړو د خزي په یوسف باندې وهم او قص کړو یوسف به په دغه زنانه به قص کړو لولا ان را کده نه وکتل برهان ربي دلیل خپل رب الله ورته دلیل نه خو له دغه قص کړو الله ورته دلیل او خدا غنه محفوظ اوس دا هم دا د ګناه نو ځکه یوسف علی السلام په خپل د سوی معاذ الله هم د ګناه وې نبی چې کوم دا ټکي وایي
او چې معاذ الله وایي نو پته لګي دا هم د ګناه نه دی. دا هغه خواطر او خیالات وي چې یوسف علیه السلام یو ځوان سړی دی، دا ځوانه ښځه ښایسته هغه ورته داسې د خواهشاتو خبرې کوي. نو کوم خیالات چې د انسان غیر اختیاري پیدا کېږي نو حضرت فرمایي دغه خیالاتو سره بیا یوسف علیه السلام وتښتېد. هغه برهان ربي چې دلیل ته الله وښودو نو مختلف اقوال حضرت دا ذکر کوي برهان عصمت الانبیاء، انبیاء د الله دا پاک بندګان وي، هغه عصمت نبوت چې دی محفوظ کړو. دویم بعضې دا ذکر کوي چې په دې دیوال باندې یوسف وکتل نو دا آیت ورته ولیکلی شو لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه. نو دا چې کوم لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه نو دا ورته دی ولید دی برهان ربي. او بعضې دا فرمایي چې برهان ربي دو د پلار تصویر الله مخامخ کو پلار چې کوم دی په دې خوله کې ګوته ایښې د غاښونو کې تعجب هغه ورته ګوري د پلار تصویر یې وکتل. او بعضې دا فرمایي چې فرشته الله راولېږله او د یوسف علیه السلام په دې شا ورته لاس کېښود، تمام خواهشات یې ورله ختم کړل. او څوک دا فرمایي چې کله دې کمرې ته رال نو د دې ښځې یو بوت و نو په هغې باندې کپړه واچوله. یوسف علیه السلام تپوس وکړو دا څه کوي؟ وي دا زما خدای دی ما له حیا راځي. نو یوسف علیه السلام ورته تاله د دې جماعت نه حیا راځي نو ما نه د حی قیوم ذات نه حیا نه راځي. دا ورته دلیل شو. كذلك هم دارك لنصرف عنه السوء جمع أړو دا غي نه بدی والفحشاء بحیاي انه بشک د من عبادنا المخلصین زما د بندګانو مخلصونو. یو خدای د مخلصو بندګانو نه دی او مخلص بنده هغه دی چې په د باندې شیطان جال کوم نه رسي الا عبادك منهم المخلصین به دی. واستبق الباب وړاندې شو دروازې ته وقدت قمیصه سیره کو دی خزي قمیص د یوسف من دبر دروستو طرفنا والف یا امن قالت وی دی خزي ما جزاء صد بدل من اراد باهلك دا هغه چا چې اراده وکړي ستا په کور والا باندې سوء د بدل هغه کس چې ستا په کور والا باندې لاس اوچت کی الا ان يسجن مگر دا چې په جیل شي او عذاب الیم او تور شي عذاب دردناک. دا خزه عاشق ور پر یوسف باندې خو عشق پورا نو قاصر عشق دی، هغه قاصر عشق دا دی چې وسه پورې خو سره مینه کوله او چې وس تکلیف شنو غون تهمت راواغست او پاغي وته عشق خدای چې ته د پردې عذاب په خپل سر وایي اته خپل تهمت دغه په سر وته نزدکه دا عشق قاصر دی کامل چې کوم دی پورا عشق نه دی. وسره دویم ټکی دا دی چې الزامات په ښځو کې وي په نه خبره باندې الزام په نه خبره باندې الزام. نو دا چې مثال په تور کلی علاقه کې کنه ډډ جوړ شي دا سړی چې په چا باندې دا ښځه چې په چا تهمت لګولې دی په جهنم په منځ کې بیا دغه وینو زو چې کوم ډنډ دی په دې کې به ودرېږي او ورته وایي هغه کومه خبره چې تا کړې وه اوس د هغې نه ځان وباسه د هغې نه څنګه وشي د هغې وتلو خو دغه لار ده چې کوم دی چې هغه دې ماف کړي نو تا په جهنم کې هغه ماف کوي. نو په چا الزامات او تهمتونه لګول د جهنم میز ته او د وینو زو ډنډ ته رسېدل نو د په هغه باندې الزام ولګو چې د اراده وکړه په ما باندې د باندې هر کله چې په هغه الزام ولګو نو د دې وجې نه په تا باندې خبره الزام ولګېږي نو ته هر وخت دا بزرګي مه کوه چې خولې ته جرنده واچې او غلی کښېنې. یوسف علیه السلام ډایرکټ را مخکې شو ضرور دې وي وراره استاد شیخ سعدي چې کوم د فرمایي په وخت د خبرو کې چپ کېدل او په وخت د چپ کېدلو کې خبرې کول دا بې عقلتوب دی. وخت د خاموشۍ دی نو بې ځایه مه کړتېږه او یو وخت د خبرو دی او ته هلته خولې ته جرنده واچې دا بې وقوفتوب دی. د خبرو په وخت کې خبرې کول دا سنجیدهتوب دی او د چپکۍ او د خاموشتیا په وخت کې خاموشي کول دا سنجیدهتوب دی. دغه کیس دی هغه وایي دا کور دا پټۍ دا خر دا بیې دا زما دی او ته غلی ناست هغه خپل دلیل ذکر کو دا زما دی قاضي شي هغه له ورکړه ته وایې زه الله دې خیر پېښ کړي الله به زما امداد وکړي داسې شي امداد وکړي. دا کمزورتیا الله نه خوښوي چې هغه وایي دا خر زما دی کور زما دی ګوهي من اهلها اهل د دې ښځې نه یو ګوه ویلی شي دا د دې ښځې یو خوریو په زاګو کې پروت و. یوسف علیه السلام دا ماشوم به خبره وکړي ماشوم خو به عجیبه د دې سم خبره وکړي نو دی شروع شو چې کوم دی هغه ګویې وکړه مخکې د هغې تذکره ان کان قمیصه که دا کمیس ته وګوره وزیر صاحب
کدا کمیس چې کوم د سری شوی من قبول د مخ کې طرف د صداقت به د خزر رښتونی ده او هو من الکاذبین یوسف د دروغجنو نه دی ځکه د مخامخ راغلی لاس او تا چولې دی نو هغه به د کمیس راخکلی او ان کان قمیصه کدا کمیس قد د سری شوی من دبر د رستو طرف نه فکذبت به د خزر د چې کوم د یوسف علی السلام په صفای کې خبرې کړي به عیسی علی السلام د ماشومانه کې خبرې کړي او دریم د فرعون د خزي چې کوم د خدمتګار او معاشیتا هغه له سزا ورکول په دې ماشوم یې ردل هغه ماشوم چې کوم د خبرې وکړي او صدورم بخاری کې ذکر دي جوړه چې کوم د هغه خبرې کړي د جوړه ماشوم هغه دا چې دا جوړه جو خسړیو نیک سړیو یو ځل دا څه وشو چې په منځ ولاړ د نمور وته आवाज کوي جوړه او صف منځ ولاړ د هرا سلام یو ګرځاو دراله مور موز میکو هغه په دې میز کې او توازن او هغه ته پته نه و چې منځ ولاړ دی او ته بچي هغه پورې الله مرګ مدر کوي چې د زیناکار او خزو مخوي د چې موږ وکړه مور ته حاضر او مور را ما موږ کو د مور د خدای نه خبره وته یو ځل د خلکو ته خدا مور او پلار وته ګم کوي دا ګم نه دی مور او پلار ډېر لوی سرمایه ده د مور د خلینو خبره وته و چې الله هغه پورې مرګ بدر کوي چې د بد عمل خزو مخوي دا خو ډېر نیک سړی مور او پات شول د خپل زمانه انکار کې زبده خوښه هغه لړ چې تشکر کې په ځان واچو دا غینه ماشوم پیدا شاغه ماشومي راوړو او چې مثال د کلی خان صاحب دی ملک صاحب دی بادشاہ دی یا چیف صاحب دی چې ارسو کې داغه مخې ته کېو هغه تاسو کولی ودا تاسو ته بزرګ وایي هغه بزرګ دا ما سره هغه په عملي کړی دا او دا ماشوم دا غینه پیدا نو گورنر صاحب قاشوخه دا بزرګ صاحب دی شیخ صاحب دی مولانا صاحب دا کارو جو خلک په کار شو خلک بیا دا سره ها دی لو شي جو غټ پسې لاړ چې کوم د سوکې بلتو یو سوکې په سوکانو یو داغه چې کوم چوپړې ولا غوړه ګډه وړه دی وته وی چې تاسو هم ته وایي څه چل شوی دی ورته خطا ته بل خبرې وکړو واله په سوکانو کې دغه سره حاضر کړی واسطه ما کې ته ودرو بادشاہ گورنر صاحب دغه تاسو وی اخر زما څه جوړه دی دا خزوی چې دما سبا د عملي کړی دا د ماشوم دغه نشوي وی خانم ما په خبر کې ماشوم ته وای بچیا وای بلار دي سوق دی جو ماشوم به چې کله پلان کې شتون کې سبا بلار خلک وړي اخ پښه بس بیا سوق راځي په خو یې رغړی او سوق ته مينتو نه کوي چې مونږ بده کړه کوټه بلد سي جوړو کو د سرو به ده بس باندې خلاص شي دا ستاسو نقصان نه ده دا زما د مور وینا ما په چور چې د بد عمل خزي ته نو کتلی خو مور ما ته ویلو هغه پورې الله مرګ مدر کوي چې د بد عمل خزي مخوي دا زما د مور وینا و چې د بد عمل خزي مخ راته و ما خو چې چاته نو کتلی نو دې صدور ماشومان خبرې کړې د دې نه علاوه نورو بازی کړي بیا قاضي ثنا الله صاحب جمع کړي دي یو لس ماشومان پورې داسې راغلي چې هغه خبرې کړي ایو دویم کول پکې دا ده چې یو سنجیده او خيار سړی وو یو سنجیده او خيار سړی وو هغه د دې سړی تاسو کو هغه د حال وته راويست چې د کمیسه وګوره کمیسه وساره په مخکینه معنا جمهور حضرات کوي نو فلما را قمیصه کله چې وکړه دا کمیس خود د سیر شوی من دبر درستو طرف نه قال وی انه بشک دا من کید کنا دا تدبیر او مکر تاسو دې ان کید کنا بشک تاسو مکرونه عظیم ډیر لوی دي خزي غټه مکاری وي نه دته وی تاسو غټ مکاری اوړاندې دی د شیطان متعلق الله فرمایي نه کې د شیطان کانه ضعیف نو خزي ته یې رحم مکاری وګور ورانه مستو او الزام دې بدو لګو یوسف ته یوسف علیہ السلام اعرض عن هذا د دې خبر نه یارازو کدا چاته موای هغه د کور خبرې دی بهر موای چې رسوا به شوب شرکی دا دوار د وسخه ته وی تا په الزام لګولې د نه مافي وغواړه واستغفری بخنه وغواړه د یوسف نه لیدل کې د خپل خطا انک بشکت كنت من الخاطئین ید خطا کارونه دا خطا استاوه د نه مافي وغواړه ورته دې د ذکر کړی دی اوس عجیبه ده استا خزر خاصه ده او په یو پاک انسان هغه نه مطالبه وکړه به هغه الزام ولګو د انسان غیرت ده چې د سړي خزر د څه بل چلنی کنه بیا لوړه ده کفاره خلک وي
نو دې عزیز ولې داسې کاوه؟ نو هغه یو دوڼه پکې داسې ویل وایي خیر ده دا مصریان غونډه چې بې غیرته دي وایي د مصریانو طبیعت داسې دی بې غیرته دی نو هغه پکې دونه غیرت ونه کړو چې کوم دی نو نه ښځې ته څه ویلې دې بل ته څه وویل وایي دا داسې بې غیرته دي خو دا د قرطبي خپل یوه دوڼه ده در اصل کې مسله دا ده چې الله د ده نه غیرت ویستو ښه د دې خاوند نه غیرت که دی په غیرت کې راوستی دی نو خامخا دا ښځه به یې واله هر څه کول نو خو لازمي ده چې دې بل له خو بیا هم څه کول که ځکه ده په وجه باندې هلته دغه کور برباد شو نو په یوسف هم لاس اوچتېد او الله په یوسف باندې د چا لاس نه منه چې اوچت شي نو د هغه نه غیرت لرې کړو د ښځې ته یې څه ده په وجه باندې هغه محفوظ وقال نسوة دا الله عجیبه شان وي چې کوم انسان غلط چلیږي که نه دا چاته پټ نه پاتې کېږي یو انسان څومره دی خواري کوي زه به چې کوم د یارانې غوبانې کوم خو پټې خو خامخا دا ښکاره کېږي دا پټ نه پاتې کېږي دا د کور خبره وه لاړه چې کوم دی ډنډوره شوه وزیرانو ښځو ته ورسېده نو هر یو وزیر خو دا کور د وزیر اعظم دا ښځه دونه بېوقوفه ده چې خامخا ستا د خپل خاوند سره ګزاره نه کېږي نو په دنیا کې ډېر غټ پټ خلک دي د بل وزیر سره یارانه وکړه چېرته چې کوم دی صدر صاحب سره یارانه وکړه چېرته داسې بل مالداره سره دوستانه کوه هغه سره خپل یارانې او دوستانې کولې ده د خپل غلام او مزدور سره تا یارانې کولې دا دونه بېوقوفه ښځه ده د غلامانو سره څوک داسې مطالبې کوي نو دا خبر شوه نو دوی دپاره انتظام وکړه نو وقال نسوة وویل زنانو فی المدینه په ښار امرأة العزیز مکر نه مراد دلته د هغوی هغه غیبت دی چې هغوی د دې بدي بیانول هغه غیبت یې واورېد نو ارسلت الیهن ویلېږه دغه زنانو پسې واعتدت او تیارې کړه لهن د هغوی دپاره متکعه زیاده تکیه دې غونډو یو دعوت ورکړو د متکعه مراد نه خوراک دی خوراک چې خلک کوي نو تکیه یې ورته لګولي نو دا یو ټکی ذکر شو متکعه او مراد نه خوراک دی چې دا خوراک یې کوو او بعضې فرمایي د دې خلکو اصطلاح دا ده چې هغه خوراک چې خلک یې په میوه په چاړه باندې خوري دې خوراک ته متکه وي نو متکه برابر کړه وآتتو بیا ورکړه کل واحدة هر یوې ته منهن د دوی نه سکینه چاړه دوی ته خوراکه کېښودله تاسو دا غوړ خوراکه کېدئ خو صبر وکړئ چې زه راوزګاره شم که نه په شریکه بیا خورو ښه په شریکه بیا خورو نو څه حضرات فرمایي چې که د اتروج یې ورته کېښوده اتروج ګلګل ورته وي د دې ماټې نه لږ چاته غټ سیز دی دا ماټه لکه کچې او ګلګل د دې نه لږ غټ غړې ورکړې یوسف راووته مزدور دی نو څه وکړي دا هغه راووته دې غونډو هغې ته وکتل حیران یې شوې ساتې نه لاړه هغه تماشه هغه بس یوسف به خپل کار کوي تاسو خپل خوراک کوئ خپل چې کوم دی فروټ خورئ هغه به خپل کار وکړي فروټ خو بیا میلاوي د یوسف دیدار کوم ځای کې دی میلاوي نو خلک هلته جینه کې هلته ګوري دلته چې کوم دی په لاسونو باندې دا روانې شوې وقلنا دی وی حاشا لله پاک دی الله ډېر اوچت ذات دی دومره حسن الله ورکړی دا په انسانانو کې نه ما هذا بشر دا نه دی انسان ان هذا نه دی دا الا ملک کریم مگر فرشته د عزتمند قالت دی ښځې وې فذلکن الذي دا هغه کس دی زما سره شپه ورځ په یو کور کې په یوه کمره کې ناست یي ما دا ګوتې نه دي غوڅې کړي او تاسو په یو لیدلو باندې ګوتې غوڅې کړې اوس وایئ دا هغه کس دی لمتنني چې تاسو ملامته کولم فيه کې عام حضرت دا راجي وي محبت تا فيه د په محبت کې علامه تبتزانی وي دا نه محبت نه وجدا چې محبت غیر اختیاري دی په غیر اختیاري کې څوک نه ملامت کوي او دلته چې کوم هي زمير کوم ولا ان لم يفعل كذا ما امره هغه چې دلته امر کوم لا يسجنن خبره په چیر شي ولا يكون خبره شي من الصاغرين تذللنا یو صفای د یوسف علی السلام هغه وجه د دې ښځې د خاوند په مخ کې وشوله څلور ځایه د صفای راځي دا درېیمه صفای ده چې په خپله دې ښځې چې کوم د اقرار وکړو فذلکن الذي لمتنني دا هغه دی او لقد راوته مطالبه زما ورته نه یوسف علیه السلام چې دا واورېده نو قال دوی رب ای زما رب السجن احب الی جیل ما ته خوښ دی مما د هغې نه یدعونني چې ما ته رابلي الیه هغې ته یدعونه په جمع ذکر کوي په جمع ځکه ذکر کوي چې کله دې ښځې دا تا ولې چې وغوښته نو ورته یې ویل چې کوم دی زما نه هر څه هېر وښه د غمونو پریشانو زمانو هر څه هېر کړي
په دې خزي جیل کې جو هغه جیل ما په خپل کې راځي او حضرت عباس ته تاسو کو وراله الله کا سوال وکړه نو څه سوال دی راوکړه نبی کریم علیه السلام تو فرمایل کا چې سوال ته نه کوو د عفو الله ما تعافیت راکړي عافیت سوال کوه مرابع حضرت عائشہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وې کلیلۃ القدر زمینه منو پدې کې څه سوال وکم دا دونه قیمتي قدر من شپه کوم سوال دی چې هغه وکم پیغمبر علیہ السلام ته وې اللهم انی اسالک العفو اللهم انك تحب العفو فاعف عني دا سوال الله تعفو وخیر ما معاف نو دا عفو سوال کوي چې کوم دی سخت مو باندې چې پتا یو تکلیف راشي نو یا الله دا تکلیف راکړه خیر استجاب له ربه قبول کړه پر رب صرف عنه کیده نو وینو دا غنه دا غي مکر انه بشک الله والسميع العليم اورید کړه دی او یې ثم بدا لهم باخکار شدید من بعد ما فاستهغن اول آیات چې یو کتل نشانات په صفای د یوسف باندې خبره په ملک ډنډوره شو دی خزي خاور سوچو کړه په شرمونو وشهید دا چې یوسف بار ته وځي سوچ دی وینه هغه لګدار په شدا سے کا د لګ دې مخ نه لري کول پکار دا یقیني چې یوسف صفا دی خو دې مخ نه لري کوي رجی جیل دی دای فیصله وکړه چې کار واچو اول دې دوه خبره ومنله بیا چې کوم د چکر د مقرره د شربتون ولا انکار او غیر وینا چې ځکه چې دې سړی ما دومره خدمت کړې د اوس غداری نه کوم او کوم چې دا خباز باورچیونه هغه پکې زهر واچول چې کله خوراک حاضر شو نو دا کم چې در شراب والو هغه حال وي او ته بادشاہ دا مخره په دې خوراک ته تزار اچولې هغه باندې الزام را لې هغه ډایرک الزام په دې بل ولګو وي په دې شربت کې ته تزهر اچولې دي بادشاہ حیران شو چې څه چل خو دې چې شربت ته شربت اوس کا هغه اوس کو دې به ته ډوډۍ وخوره هغه نه خور بادشاہ چې کنه مزدورانو دوړه جنته ولې بیا به ګورو کیس بروسته صفاکو چې دا قصه صد محمد په هر خپل دی جیل ته دا دوړه نو په دې مخبر یوسف علی السلام کوم نه وځي دا دوړه هم دي چې تن نه وته بیا دا نه چې یوسف علی السلام د خلکو تعبیر ورکول دوی ځان د فرضي او خوب جوړ کړي چې د دې تعبیر راځي نو قال احدهما ويبكي وكس اني اراني بشك زين خپل ځان په خوب کې اعصر زنه جوړ کوم خمر شراب سوزنه جوړ کړي مراد انګور دي اعصر عنبا خدا انګور نه جوړيږي شراب نو شراب نه جوړ کو دا هغه چې کوم د بادشاہ د پر شربت یو د ابو انتظام کوي داسې وقال الاخر يا بل چې کوم باور چي دي اني اراني بشک ما کتو خبر ذات احمل فوق راسي ما بار کړي د پاسه د خپل سر نه خوب زاډوړې تاکل طير من هداغه خوراک کوي مارغان نبئنا مولا خبر راک به تعبیره د دې په تعبیر ان نراک بشک متعين من المحسنين د نیکانونا ځکه مې ته چې په ګټ کې دا خوبونه نه دي دا خو وخت یې شروع ستوي د چې جیل تلاړ یوسف علی السلام حالت ار سړی چې کوم دغه کوشش کوي چې د خبر شي څوک داسې دي چې هغه د کلونو پراته دي غمجن نو دې هغه تسلی ورکړي خیر دې صبر کوي الله به خیر کې چې کوم دی الله به راحت راوړي دی خو څوک بیمار دی هغه بیمار هغه چې د سټول سپیډ برابر کې چې دا وخا دا بل چې کوم دی زیات څنګه تراشه د تبدازیه برابر کړه ار سړی سره احسان د ار سړی سره خبرې دا ټول حالات دوی کتلی دي نو زکه وته یې متعین ته خسړې نقال دورت ولایاتکما لا بنی راغلی تاسو ته طعام خوراک ترزقانه چې تاسو خوري د غربي خوراک بدای راغلی الا نباتکما مگر زب تاسو له خبر درکم به تعویله دا هی زمير ستر راځي دی یا طعام تراځي تاسو له خوراک نه راغلی د غربي چې تاسو خوري الا نباتکما به تعویله دا غیر په تعبیر باندې چې ماسمخي بکم خوراک راځي زب تاسو خپل هغه معجزه او تمخ کې ورخې د ماسمخي چې کوم خوراک راځي کنه ابل راغله نه دا غینه مخکې به تاسو دروخم چې مسبخي په ټیپر پخکړي چې کوم داس یې دوه نسی بار رواني ښه دا به مخکې درخه دویم مراد تعبیر نه تعبیر دا غي د خوبونه دي تاسو له بلا خوراک نه راغله د مسبخي ټیم مگر تاسو ته د خوب تعبیر در کومه خو اوس مې دا مخکې بل خبره واوري نو تاسو ته بل تقریر کومه خو استاد خوب تعبیر باغه پرېدم نه هغه به توم درخه قبل آیات یو کومه مخکې چې تاسو تراشي درې مطلب دا دی چې زه به تاسو ته د خوب تعبیر در کوم مخکې دا غي نه چې دا خوب صادق شي په خارج کې لا براغله دا تعبیر په فقلار راځي خارج کې به صادقي کې چې ابراهيم عليه السلام دی اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام دی ما کان لنا ندی مناسب زموږ د پر ان نشرک بالله چې شرک وکړ الله سره من شی د سشه ذالک دا من فضل الله د الله فضل دی ذالک دا توحید ذالک دا عدم شرک
دا د الله فضل دی علینا په موږ باندې وعلى الناس او په انسانانو ولکن اکثر الناس لیکن ډېر انسانانو نه لا یشکرون دی شکر نو باسي یا صاحب السجن اعظم یخری انتم تاسو اباکم استاسو پلرونو کانه دی وتراشه شکل دی برابر کو بیا وتوي دا عزا بل شکل دی جوړ کوی دا الله بل شکل دی جوړ کوی دا فاعل دی دا خلطانو میخه دی بلی خدا څخه دی کیږي نه ولکن اکثر الناس لیکن ډېر انسانانو نه لا يعلمون دوی نه پوهیږي دا یو ته تقریر وکړو اوس دا خوبونو تعبیر یا صاحب سجن ازما دو ملګرو د جیل نو د ساقي ته نه وی چې تب خلاصيږي دی بل ته نه وی چې تب پالسي کیږي نو خوب کې بداله چاري احتیاط مکان اخلي ته وی نه چې دا خوب ډېر خراب دی او تکلیف دی لکه څه تکلیف هو دی خو الله دې خیر پیښ کې دا څه وکړي سو وظایف وتوکل عموما داسې خوبونه ګډ وډ دی چې نمګه لکه الله بخیر نو چې ته هغه خبره پرې وته خو خامخا باندې یارو مري نو چې ته هغه ته خور خوب کتلې د چراغ په بس روټي مرش نو څه کوي هغه نو لازمي خبر ده چې تا دغه نو څه ته یاره بس تکلیف دی الله بخیر ته استغفار وای د خیرات او صدقه مو کې الله بخیر نو داسې خلک خبر لګه مبهمه ساتي د سره چې ډایرکټ داغه ته سی وای دا په تا باندې باندې غوونه بار یوسف علی السلام هم خبره مبهمه کی سره دې چې ته پته دا یو خلاصي کو دا بل پانسی کی اما احدکم هر چې تاسو یو دې پیسقي ربه دې بس ای په خپل مالک باندې خمر یوسف علی السلام ته کبرزي او که حقيقي اوس بدل بس کیږي او دی الامر فیصله شو کار الذي هغه فيه تستفتيان چې په دې کې تاسو فتوا غوښتلې و وقال للذي يوسف عليه السلام هغه کس تزون چې د یقین انه ناجد چې د اخلاصیدون کې د منهما د دې دوانو نه او ذکرني یا کما عند ربك فريد خپل رب باندې ته چې لاړ شي واپس ته د بادشاہ قریب سره د چاوه ته شربت او شراب کې دي یو تاسو کې څو کچره دا شرط یو کسو او به ګنا پچری زما خبره ته وکړه چې د جیب نه ته وځم چې د جیل کلاړ نو الله جبريل راولې نو ته وې چې کوم دې پاک انسان د پاک بچیا د دې ګناګارو په منځ کې سکے جیل له عام خلک مجرمان دي بیا وته وې چې کوم دې الله دې سلام دې ته وې چې تا جیل ولې وخته نو دا تخپل اجازه پاتې چې بس ما نه سيرو وتا وای چې الله رضا دی بالکل الله بچ الله خوشحال دي اس خبره بیا چې کله دا بل د دریو نو